چې بیتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا او خدای زیات کړی یو په لسه د پښتو د لیلا حسن بیا زما مینه هم زیاته یو په لسه تر مجنون کا. د دې خپرونې دلبر د ننګیالو ډېرو خوږو او درنو اورېدونکو د خپل کوربه او د دلبر سید عادل له اړخه د مینې او خلوص نه ډک سلامونه احترامات قبول کړئ. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. او ستاسو دپاره دلبر د ننګیالو ته یو نوی میلمه نوی ګلان نوی خوشبو راوړو هغه په تاسو باندې د هوا په چپو باندې د دې کورکینه د ریډیو دلبر ثوابا اف ام 4 په دې چپو باندې در شیندو او د هغې نه تاسو خوندونه او مزې اخلئ. نو نن هم هغه کړای روانه ده او د روایاتو تر مخه زموږ سره نن هم په دې کورکي کې یو دروند خوږ میلمه ناست دی د چا په حکله چې ښاغلی زبیر حسرت صاحب لیکي چې زه د هغه شاعري د مردان د ادبي شعري روایات د زنځیر یوه کړای ګڼم او په دې اساس دی ویلو کې ځان په حقه ګڼم چې د مردان د مردم خیزې ادبزارې او غزلزارې ځمکې نه د غزل په خوږو اوبو سړه شوه او نه د ادب په ونو بوټو ګلونو او میوو مړه شوه. ډېر موسمونه لاړل راغلل ډېرې نوې سترګې راوټوکېدې وغړېدې ګل شوې خیوې یې وکړې او میوې یې ورکړې او ډېرو تنورو ونو د خپلو ګورو سورو په سوري واړه بوټي وروزول او بیا خپله د خزان سترګو کې تصویر د ګلاب شو. او بیا د دغه میلمه د دې میلمه په هکله باندې ښاغلی زموږ ګران خوږ مشر او ډېر ښه ملګری ساحل یوسفزی صاحب لیکي چې غټه مشغله شاعري ده. غزل کې د مینې د رنګینو د نزاکت د میده خوبیو نه ډک دی نو نظم یې د معاشرې د ستغو مسلو یو تریخ ګوټ وي. سفرنامه یې که د معلوماتو خزانه وي نو افسانه یې د لمبه حالاتو یو تصویر وي. تکل کې د طنز و مزاح خواږه زهر وي نو خاکای د شخصیت آینه وي. او اوس په لږ د دغه میلمه خاکو طرف ته راشو چې په دوی باندې هم په دغه مضمون کې په دغه کتاب کې ساحل یوسفزي صاحب په خپله خاکه کې لیکي چې دا یې لاسه کوي سوچونو فکرونو دومره په مخ اخیسته دی چې څه موده وړاندې ترې د ټوپک په سپایه کې خپل پیټي بند ملګری په خپله ګېدلی و. نو بیا څه سړی د سزا په طور داسې کورس له ولیږه چې په منډو ترړو یې ورله مخ هډوکي راوښکل. د خوشقسمتۍ نه په اردو کې د تقریرونو مقابله کېده. د غزنوي کپنۍ یو غړی هم تقریر ته تیار نه شو. د موقع نه فایده واغسته چې زه به په پښتو کې تقریر وکړم خو هغوی نه منله. اخر د ډي آی جي په اجازت دې ښاغلي په پښتو کې تقریر وکړو. په وړومبي نمبر راغی 3000 روپۍ یې تعریفي اسنادو سره د دې خبرې واغستلې آینده به په دې حضرت هیڅ څوک څه قسم پټیک نه کیږي. نو بیا څه ړوند خو د خدای نه 2 سترګې غواړي. د کونډې زوی د خپلې نیمې باچایۍ حلف واغوسته او سړی په ټول سزاوار ټریننګ کې د کټ لونګه راښکله او هیله خپل لیک لوست ته وزګار شو. او بیا د دغه د ننني میلمه په اړه باندې ښاغلی فیض الوهاب فیض صاحب څوک چې د ادبي نړۍ یو ډېر لوی نوم یو ډېر لوی شخصیت ګڼلی شي زه خپل استاد هم ګڼم. د ښاغلي مهرندیش په هکله هغوی لیکي چې ښاغلی مهرندیش جمله جوړونه عبارت سنګارونه د نورې پختګۍ او مهارت غوښتنه کوي. په هغه کې د لیک ډېر توان موجود دی او بسیار نویسه دی او چېرته چې دغه توازن توان زیات وي هلته د لږ نور فني ریاضت سره د اوچتو پنپارو د تخلیق امکانات نور زیات روښانه کېدی شي. قدرمن اورېدونکو نننی میلمه زمونږ ډېر ګران خوږ میلمه ښاغلی مهرندیش صاحب دی. قدرمنو د دوی په مهرندیش صاحب په شاعرۍ باندې که تاسو زه خبره کوم یا د دوی په افسانه باندې یا په تکل باندې نو یقین وکړئ داسې بلها شپې به سبا شي او د دوی هغه صفات خوبیانې به ختمې نه شي. خو دومره به ورته د حمزه بابا یو شعر به ورته ډالۍ کړم چې حمزه د خوږ اشنا به درته څه صفت کومه
ګوړه چې له هرې ډډې وسکې خوږوي. دې نه مې ډېر په ګرانه باندې وخت اخیستی دی او 6 میاشتې پس یې ما له وخت راکړی دی ستاسو دپاره. نو زه ورته ستاسو د اړخه د طرفه او د ټولو اورېدونکو له طرفه ته ښاغلي مهرندش صاحب د زړه له تله ته هرکلی وایو او ډېره مننه مو کوو چې موږ له مو په دومره ناوزګاره وخت کې څو ګړی راکړې. ستاسو ډېره مننه وروره. یو خو زه له هر څه نه مخکې د ثوابۍ کې چې دا وخت زما اواز کم ملګري اوري، کمې خویندې اوري، کمې میندې اوري، هغوی ته د زړه له کومې نه سلام وایم او ستاسو د دې کم اف ام چینل چې کوم دی هم یو جهان مننه کوم چې 6 میاشتې خو تاسو یادې کړې. نو ګرانه وروره زه خو یم چې زه د ثوابۍ د ملګري چې کوم دي دا په ما باندې ډېر زیات ګران دي، بلکې دلته کې هغه استی پرتې دي چې د هغې عظمت ته زموږ د سر نه ټوپی راغورځېږي. نو موږ وایو چې موږ هر کله دلته کې راشو د ثوابۍ ملګري چې کوم دي، خاص کر دلته کې چې کم مشران دي چې په ورکوټوالي باندې موږ د هغې نومونه اورېدله، نو زموږ په زړه کې به یو دغه را پیدا شو چې یاره دې انسان سره به څوک خبر هم کولی شي. خو وخت تېرېده او دې تر دې پورې ورسېده چې هغه ملګري که هغه نورالامین یوسفزی صاحب دی، که هغه زموږ عزیز مانیروال صاحب دی، که انور مانیروال صاحب دی، دغسې که تصور مانیروال صاحب دی، نور ملګري دي هغه اوس زما ملګري دي. نو زه ډېر زیات خوشحاله یم او خاص کر چې کلي کې چېرته داسې څه خبره اتره راشي نو زموږ که د حوالې په لحاظ باندې د چا څه شعر وړاندې کوو یا څه د نثر په حوالې سره نو موږ د ثوابۍ د ملګرو ذکر کوو انشاءالله. ډېره مننه چې تاسو زموږ د خاورې، زموږ د خلکو، زموږ د مینوالو ډېره زیاته ستاینه وکړه. مهرندش صاحب د روایاتو تر مخه لکه څنګه چې زموږ د خپرونې روایات دي چې میلمه پیژنګلو په خپله باندې کوي، زما په خیال چې د ساحل یوسفزي صاحب او د فیض الوهاب فیض صاحب او زبیر اسرت صاحب دومره ښکلې وینا نه پس په د پیژنګلو ضرورت نه وي، خو بیا هم روایت دي نو تاسو خپل اوریدونکو سره خپل پیژنګلو وکړئ. ډېره مننه جی. زه په مردان کې په 1901 کې زیږېدلی یم. زما والد صاحب دی الله پاک وبخي، هغې په اکسایز اینډ ټیکسیشن کې او ما په شوګر مل سکول چې کوم دی پرایمري شوګر مل مردان هغې کې مې سبق ویلی دی او کالج ته یو کال لاړم نو بیا زما والد صاحب وفات شو. نو زما هغه د تعلیمي سلسله چې کوم هغه هلته کې په دې بنده شوه چې د کور د مشر په حیث باندې د کور ټوله ذمهواري زما په سر را پرېوته. نو عادل صاحب دا یو حقیقت دی چې والد صاحب وفات شي، پلار وفات شي، نو مشر زوی چې کوم نو دا د پلار په ځای باندې ودرېږي او که فرض کا مور وفات شي نو مشر خور چې نو دا بیا د مور ځای ونیسي. بالکل جی. هم دغه حوالې سره لکه ما باندې د کور ذمهوارۍ راغلې نو موږ بیا دیاړۍ ته مزدورو ته دې ته هم کار ووې او سکول که زما نه پاتې یم چې خو ما به بیا په ذاتي توګه باندې چې کوم دی نو هغه امتحانونه ورکولو او 12 مې پاس کړ او د هغې نه پس چې کوم دی نو الله پاک هم د رزق او روزۍ ثواب چې کوم دی نو دا په پولیس محکمه کې کړی و. نو په هغې کې راله رزق او روزي ملته را دا سات چې کوم دی نو په هغې کې اسسټنټ سب انسپکټر یم او ورسره چې کوم دی نو تاسو ته پته ده چې د ریډیو پښتونخوا 92.6 کوربه مې ملته یو پروګرام هم کوم د 4-5 کالو راسي او اوس چې کوم دی نو د بال بچ مهرندش صاحب دی وخت کې راته مونږ څه وایو، سب انسپکټر صاحب درته وایو که نه مهرندش صاحب درته وایو؟ یاره دا سب انسپکټر چې کوم دی دا ځان سره په دې جیب کې کېده زمونږ ادبي تړون چې کوم دی نو دغه یو رشته ده چې زه هغې تاسو له راوستې یم. ښه جي. دا راته ووایي چې ادبي رشتې خبره تاسو وکړه نو تاسو ادب ته څنګه راغلی؟ یاره عادل صاحب دا ډېره ښکلې پوښتنه تاسو وکړه. څه وخت چې زه په سکول کې وم نو که ستاسو خیال کړي دا ماشومان چې تازه رالویږي نو دوی د خپل نوم سره ارماني او غمګین او غمجن او پرهر او دغه خبرې ترې لیکي نو موږ هم پر دیوالونو باندې چې تذکار ولیده نو نوم سره هم کله ارماني لیکي او کله هم غمګین لیکه. هغه وخت زه په شپږم کې وم خو زما ته محمد اقبال چې کوم نو دا د مردان سیمې څه چې لکه د ټولې پښتونخوا یو نوموړی شاعر، ادیب، ډرامه نګار، افسانه نګار، خاکه نګار، تکل نګار او ډېرې خبرې نورې هم هغې وي چې هغه به نو هغه نه به مونږ نومونه اورېدله نو اندیش صاحب چې کوم نو اندیش شمشول کمر صاحب دا د هغې ډېر جوخت ملګری و. زه په شپږم کې هم چې ما په دیوال باندې نوم سره به هم کله چا څه لیکل نو ما سره ولیکل مهر اندیش. مهر اندیش
بس هغه چې څونه بیا به سکول کې هم فوټبال کو یا به حکیم کوله نو زموږ سکول چې وال د کو ایجوکیشن او جنکې ولکان به یو ځای مونږه نو په هغه کې چې مونږ سکولونو کې کم ټیم جوړ کو نه کې اندې شلې ون نو بس اکه ټیم نه چې سکول کې ورته ټول اندې شو جی نو د هغه وخت نه چې کم دینو بیا زمونږ یو سکول کې یو مسوا جی بیجت کمر هغه سم ژوندې ده او بوډۍ ده لکه داسې هغې به په شپږم کې چې ون هغې به په خپله شاعره وه هغې به نورو مثانو ته وی چې د مهر دا کړه وړه چې کوم دی او دا تګ راتګ نو دا ما ته د شاعرانو ښکاري دونه به شاعر جوړېږي نو ما ته به هغې مو ویې ویله که دا مس خو دې وي چې دنه به شاعر جوړېږي نو په شپږم کې هم دا خبره د هغې حقیقت وه چې زه اتم نهم ته کېدمه نو ما به بیا داسې ټکه بوکه خوا دې خوا شعر او شاعري به م کوله جی مهراندیش صاحب د خپل کتابونو په اړه باندې خپل اورېدونکو ته څه وایي څو کتابونه چاپ دي او کم یو خو تاسو ته زه د دې خبرې وضاحت کوم چې زما ډومبی کتاب شعر تصویر د جانان په کال 2002 کې چاپ شو جی نو دغه کتاب داسې و چې هغه ډېر زر ختم شو شعر تصویر د جانان دا شاعري نو هغه په 2009 کې دغه دویم ایډیشن مونږ چاپ کړ جی او د خوش قسمتین یا بد قسمتین هغه نشته هغه کتاب اوسم لکه ما سره نشته چې روړ مې وتاله مې درکړی وي کنه جی ورپسې په کال 2009 کې زما د افسانو مجموعه چاپ شو اولس او پولس جی د هغې نه پس د اوس په دې کال 2014 کې په دې نومبر کې زما د خاکو کتاب چاپ شو د اکایه پشا جی دا 3 کتابونه دي او د نه علاوه د ادبي دوستانو مرکه مردان چې کوم کتاب دی دغه تذکره ده نو هغه چاپ کړه او دغه نور ملګرو کتابونه خو زما خپل ذاتی دغه کتابونه دي قدرمن اوریدونکو د اکایه پشا د خاکو د مهراندیش صاحب ښکلی کتاب دی زما په لاس کې دی په دې کتاب باندې ښاغلي ډاکټر محمد زبیر اسرت صاحب او ښاغلي فیض الوهاب فیض صاحب او ساحل یوسفزي صاحب په ښه زړه پورې زړه راښکونکي لیکل کړي دي د دې نه علاوه په دې کتاب کې 19 خاکې دي په مختلفو شخصیاتو باندې او د کتاب په شا طرف باندې د ښاغلي مهراندیش صاحب ښکلې صحرا پرته ده او څنګه چې مهراندیش صاحب وایي زما 3 کتابه چاپ دي نو شعر تصویر د جانان د شاعرۍ او اولس او پولس د افسانو او د اکایه پشا د خاکو کتاب د یقینا چې ډېر ښکلی او زړه راښکونکی او د علم نه ډک کتاب دی د مهراندیش صاحب څنګه تاسو وختي خبره وکړه چې محمد اقبال صاحب زما تره دی ورواره دی تاسو یې ورواره یئ جی ستاسو په کور کې ځان له یو پوهنتون وو بالکل جی محمد اقبال صاحب په شکل کې چې د هغه ځان له یو نوم دی د ادبي نړۍ کې هغه یو روښانه ستوره دی او تل تر تله به هم د هغه خدمات ستایلې هم شي او یاد به ساتلې هم شي ستاسو په کور کې یو ښه افسانه نګار یو ښه شاعر یو ښه لیکوال موجود او تاسو دغه کریډټ شمس القمر اندیش بابا ته ورکړو یعنې مطلب دا چې د هغوی تخلص تاسو خوښ کړو د دې خو تاسو ما خپلو خبرو کې وضاحت وکړو چې په شپږم کې ځومه جی چې ما به نوم سره دا لیکل نو دا خبره ستاسو په خپل ځای باندې ټیک ده خو عادل صاحب دا یو خبره ده چې زما کتاب که تاسو وکتو نو ما زه به زه یم چې په پښتونخوا کې به ډومبی هغه شاعر یم چې ما خپل تخلص لا تر اوسه په شاعرۍ کې نه دی استعمال کړی نو مهراندیش خو زه مشهور یم په دغه باندې خو زما په کتاب کې سر کې چې کوم نوم دی مهراندیش هغې کې باندې شي نور ما چې کوم شاعر چې کوم دی تخلص د دې لپاره دی چې په شاعرۍ کې په کار راولي هلته راولي خو زما په ټول کتاب کې او هغې نه پس را دی خوا چې مې کومه شاعري کړې ده اندیش په پکې تاسو نه وینئ جی ساحل یوسفزي صاحب په خپله خاکه کې لیکي چې لومبني کوم لیکونه د دوی ونو په هغې باندې به د فیمیل یعنې د زنانه و ګمان کېدی چې دا د یو زنانه لیک دی نو هغه وخت کې چې څنګه تاسو ته ما وایي چې ما په سکول کې شاعري شروع کړې وه زه په 9م جومات کې وم چې زما ډومبی غزل په انعام رساله کې چاپ شو نو هغه وخت کې د اندیش شمس القمر صاحب خو لکه زامن نشته د هغه لوڼه دي نو د ټولو په ذهن کې دا یو خبره وه چې دا جوړ د اندیش شمس القمر لور ده دا زموږ د بدقسمتي هم دا ده چې زموږ ډېر زیات نومونه د زنانو د سړو یو شان دي او شوکت دی نو دا د ښځې نوم هم شته او د سړي نوم شته دغسې مهر نوم چې کوم دی نو دا لکه دغه زنانو هم پکې شته نو د ټولو خلکو په ذهن کې دا یو خبره وه چې دا جوړ د اندیش شمس القمر لور ده نو چې بیا زه تقریبا داسې 10م پاس کو او د هغې نه پس داسې رو بار راوتو وزر م کولي نو خلکو ته بیا پته ولګېده چې نه دا خو د محمد اقبال ورواره دی
ښه جي او جی او د دې سره سره ادبي دوستانو مرکه ستاسو یو ښه پراخه ټولنه ده خو ښکلې د هغې په اړه باندې څه ووایي چې دا څنګه جوړه شوه او کله جوړه شوه؟ دا د ادبي دوستانو مرکه مردان چې کومه ټولنه ده نو د دې دا درېیم کال دی چې زه د دې چیرمین یم جی دا په کال 1998 کې جوړه شوې ده او د دې ټولنې دا دغه چې صرف د روژې په میاشت کې زموږ چوټیاني او نور د روژې نه علاوه چې کوم دی موږ هره جمعه اجلاس کوو جی د دې هغه کوم زموږ چې کوم د دې بانیانو ډاکټر زبیر اسرت صاحب عبدالروف عارف او فیض الوهاب فیض صاحب هغوی چې د نن نه 15 کاله مخکې کوم بوټې نال کړي نو د هغې بوټو نه اوس یو تنوره اونه جوړه ده چې د هغې اونې په سیوري باندې نوې شاعران ادیبان زلمي راځي روزلي کېږي او پالش کېږي او هغې چې کم کتابونه او کم د هغې هلې ځلې دي نو هغه په ټوله پښتونخوا کې چې کوم دی نو د نور او د سپوږمۍ په شان په ډاګه دي دا زموږ د دغه مشرانو د دې هغه کریډټ دی هغه ستړی ده چې هغې نوې زلمي چې کوم دی هغې دا ډېر ښه تربیت ورکوي چې په دغه کې ډېر ښه افسانه نګار خاکه نګار تکل لیکونکي افسانه نګار ډرامه نګار دا په هغې کې راپیدا شو او هغه زلمي چې زموږ د عمر نه ډېر زیات کم دی خو چې هغې دلته روزلي شوي پاللي شوي دي نو د هغې شعر ته اوس مونږ خفه کېږو جی مهرندش صاحب موسیقي مو خوښه وي که نه؟ نو موسیقي خو یو داسې خبره ده چې که موږ دا څونه شعر او شاعري لیکو نو زموږ د ټولو شاعرانو دا ارمان وي چې یاره دی له څوک رباب او منګي کې یا چېرته په شپېلې میلې کې واړئ نو ښه به وي جی نو خوښه مو نه چې یو غزل واورو ستاسو؟ نو زه وایم چې زما غزلې نو په کار دا چې د صوابۍ ولس ته یې ډالۍ کړو ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو راځئ چې واورو د مهرندش صاحب یو ښکلی کلام د هغې نه پس به بیا ستاسو په درانه خدمت کې راځو راځئ چې واورو د مهرندش صاحب د ښکلی کلام د دې نه پس به بیا ستاسو په درانه خدمت کې راځو چېرته هم مه ځئ خپل کوربه سید عادل سره اوسئ رقیب دی وګوري چې مرګ ته تیاره نشي رقیب دی وګوري چې مرګ ته تیاره نشي هغه به نشي د هیڅ چا که زما یاره نشي او د هغې پیغلې د ځوانۍ ازار د چا په غاړه د هغې پیغلې د ځوانۍ ازار د چا په غاړه چې محبت ته په ټول عمر کې وزګاره نشي هغه به نشي د هیڅ چا که زما یاره نشي او پرون د پنجو په سر تلله خو نن کوزه ګوري پرون د پنجو په سر تلله خو نن کوزه ګوري زار شمه څوک د خپل مین ته بې اعتباره نشي او په ما چې سره لاسونه ږدي د رقیبانو مخکې داسې کمک لخه ده هډو دې هوښیاره نشي او رقیب دې وګوري چې مرګ ته یې تیاره نشي او نن یې په ډک محفل کې ګوته ماته ونیوله ویل یې دا بې لارې شوې به په لاره نشي او خدای چې تا ورله روزګار د محبت لیکلی بیا نو دریاب خو د تر مرګه بې روزګاره نشي او هغه به نشي د هیڅ چا که زما یاره نشي او رقیب دې وګوري چې مرګ ته یې تیاره نشي قدرمنو اورېدونکو غزلو د ښاغلي ډاکټر علي خیل دریاب صاحب د کتاب بهیر د جمال نه او زه یم ستاسو کوربه سید عادل خپرونه د دلبر د ننګیالو مهرندش صاحب خپل کتاب د اکایه په شا تړون چې کوم دی هغه تاسو د خپلې کورودانې په نوم باندې کړی دی اکثر لیکوالان داسې وي چې هغوی د مور او پلار په نوم باندې کوي یا د هغه ځای څه لویه هستي وي د هغوی په نوم باندې کوي د دې څه وجه وه چې تاسو د دې کتاب تړون چې کوم دی هغه د خپلې کورودانې په نوم باندې کړی دی؟ سید عادل صاحب زما ړومبی کتاب چې کوم د شعر تصویر د جانان هغه ما د خپل تر محمد اقبال نوم باندې ډالۍ کړی او د هغې تړون مې د خپل والد صاحب خدای بخلي په نوم باندې کړو. دویم کتاب چې کوم زما د ولس او پولس هغه ما د ادبي دوستانو مرکې ته ډالۍ کړو او تړون چې کوم نو هغه زما د مور په نوم و. خو څنګه چې تاسو اورېدلي دي دا خلک وایي چې یاره ښځه خاوند چې وي دا د یو ګاډي دوه پایي دې کې دواړو چې یو هم خراب وي نو یې ګاډی بیا مخکې نه شي دی نو چې اوس ته خپله کورودانې ځان سره نه کوې او شاعرانو او ادیبانو نه خواست هم دا ښځې لږې تنګې زیاتې که نه وي بس بل کار دې نشته بس صرف کتاب دی او بس شعرونه دي او ستا کار دی او بل کار دې نشته
نو چې اوس یو پایه چې کمره د سوزکی پایه او یو د ټریکټر غټه پایه نو دوانو بیا سي خو یو پایه به تاویږي او بل په ځای ولاړی جی او زمونږ زیات تر زمونږ هغه خوش قسمته شاعر دی چې هغه ښځه چې کوم هغه هم تعلیم یافته خپلو کې چاته پسې کتاب ډسکشن وکړي سره یو بل سره خبرې اترې وکړي نو زمونږ خو دغه هم نشته نو دی په دې باندې مو خوشحاله کړی چې کتاب مې ستا په نوم کړی اصل که نه او ساحل یوسفزی صاحب لیکي چې بهر یې خوله د خندا نه راغونډېږي او په کور کې په نه خبره باندې جنګ کوي نو دا خبره هم د هغې ټیک ده چې زما په ژوند باندې زیات دغه داسې دي چې زه طنز و مزاح یا مزاحیه خبرې اترې یا لطیفې دا ډېرې زیاتې کومه په عام ژوند کې جی خو کور ته چې بیا راشو نو د کور ماحول چې کوم هغه بیا بل شان دي هغه بل شان لطیف او نو ساحل یوسفزي باندې مې لکه هغه دا خبره کړې نه هم ما دا لیکلې چې هغه چې بار چې کوم دی په خلکو باندې مردان کې یو شربت دی ګوړ کوله په خلکو باندې د ګوړې شربت ډېر څکي او په کور کې چټني خوري نو زه مو ته دا وایم چې دی چې کوم دی نو بار خلکو سره ګوړه کوله دی خو کور کې مرچکې دی مهرندش صاحب د ادبي دوستانو مرکه نن سبا څه هلې ځلې دي یاره زما ګرانه وروره زموږ دا اوس چې دا 10مه میاشت شروع شي نو زموږ به 15 کاله برابر شي نو مونږ یو پروګرام روان کړی دی چې مونږ کوو د مرکې 15 کلن جشن جی چې سیلور جوبلی مو ته ویلی شي تاسو نو زموږ د ادبي دوستانو مرکه مردان چې مونږ کتابونه شمارلی دي نو زموږ د دې ټولنې لخوا 100 کتابه برابر شو 100 په دې 15 کاله کې په دې 15 کاله کې جی نو مونږ وایو چې دغه کتابونه او زموږ دونه ملګرو کتابونه چاپ دي چې مونږ سره دونه وخت نشته چې مونږ د دې ملګرو د کتابونو مخکتنه وکړو جی زر کتابونه چاپ کیږي او ښه کتابونه چاپ کیږي نو مونږ وایو چې یاره په دې موقع باندې به مونږ دا ټول کتابونه هم راوالو د دې مخکتنه هم پکې وکړو دا به خلکو ته هم ښیو چې دې ټولنې څومره کار کړی دی څومره زیار یې کړی دی نو مونږ لنډو ورځو کې دغې طرف ته خیال دی او الله پاک دې وکړي چې وشي دغسې په نثر باندې تاسو ډېر کار کړی دی افسانې هم تاسو لیکلي دي خاکې هم تاسو لیکلي دي خو زموږ ګران اورېدونکي چې کوم دی نو هغوی په خاکه باندې نه پوهېږي چې خاکه څه شی دی خاکه دغې ته وایي چې په سټیج باندې کوم خاکې پیش کېږي هغې ته دوی خاکه وایي که نه د خاکې په اړه باندې ورته لږ پېژنګلو ورسره وکړي چې دا خاکه یاره خاکه سید عادل صاحب که ستاسو خیال کړي نو زموږ ډېر شعرونه او ټپې داسې دي چې هغې نه مصور تصویر جوړ کړی دی جی لکه هغه یو شعر دی چې د وړو وړو خدایانو دې بنده کړم لویه خدایه زه به چاته سجده کړم نو د دې یو تصویر هم جوړ کړی دی بیا سړی جوړ کړی دی خلک د باچا په خپو کې پروت دی داسې نو اوس هغه ټپونه او د دغه نه شعرونو نه چې کوم دی نو خلکو مصوري کړې ده بیا دلته کې خاکه چې کومه راغلې ده نو دا هغه تصویر ته وي چې هغه په لفظونو کې د چا تصویر جوړ کړي خو خاکه په هغه انسان باندې لیکلی شي په هغه ملګري باندې لیکلی شي چې هغه سره ستا ډېره نږدې تعلق وي ډېر نږدې ورسره پاتې شي خو بیا چې کله په هغه باندې خاکه لیکې نو د هغه نه به ډېر لرې ځي او خاکه وپې لیکې که فرض که هغه خوبۍ ته بیانې نو په کار داري چې هغه کې چې کومې خامې دي هغه هم تر وباسې دا بلکې داسې دی لکه الټراساونډ چې انسان کوي په کار داري چې هغه دننه کوم دی هغه هم تر وباسې خلکو ته مخې ته کېدی خو هغه هم په داسې یو انداز کې چې هغه لکه په ګبین کې چې سړي ده تراخه ورکې او هغه پې پوه نه شي وروسته ورته پته ولګي چې دی کې خو هلکه څه تراخه مو نو هغه ژبه هم د هغې دومره ښایسته په کار ده چې په هغه لفظونو کې هغه خپل ملګري هغه د هغه قد او قامت د هغه ناسته پاسته د هغه خوی خصلت د هغه کور کې څنګه لکه څنګه چې تاسو رسایل خبره وکړه چې هغه وایي چې لکه دی بار چې کوم دی نو خلکو سره خوله د خاندان نه راغونډېږي او په کور کې چې کوم دی نو هر وخت جګړې ته بډې راښکلي نو دا اوس هغه حالات دي چې هغه زمانه په خبرو کې ځان پوه کړی چې دې سړي کور څنګه طبیعت دی بار څنګه طبیعت دی یا دې سره دې ملګري سره د نورو ملګرو سره وي د ده سره څه ده نو دغه په خپلو لفظونو کې رانغښتل پکار دي د خاکې بل یو دغه دام دی چې خاکه به په ملګري باندې لیکې نو چې کم ملګری د سره ډېر نږدې پاتې لکه څنګه چې ما سر کې وي په هغه باندې به تاسو خاکه لیکې نو بیا په هغه سړي باندې ښه خاکه لیکلی شي عادل صاحب چې د هغه د دننه شیطان چې کم دی نو هغه بیداري د دې خبرې زه لږ وضاحت کوم شیطان یې داسې چې لکه یو سړی چې به هغه لږ مستي په نسه خبره ټوکې ټکالې یو بل سره انګته ده چې دا په هغه کې دن نه وي نو په دغه سړي باندې ډېره ښکلې خاکه لیکلی شي او که نه زما په شانتې تش بوتي بس چا سره صرف سلام کلام نه کړي نو هغه خبرې مبرو باندې به ته ارماني نو په هغه باندې به ته خاکه ولیکې
خو هغې کې به هغه عمره خوند ني جی څومره چې په دغه خاکه کې وي. د دې سره په څنګ کې چې کوم نه زموږ سره په د نثري صنفونو کې تکل هم دی. یا جی بالکل جی د هغې لږ وضاحت راته وکړي چې هغه څنګه دی. تکل چې کوم دی دا هم د دې زما چې څومره خیال دی نو خاکه او تکل چې دی نو دا داسې ورو ورو خورغونته کې دي. جی هغه هم په دې چې د خاکې دپاره او د تکل دپاره دواړو دپاره چې کومه ژبه په کارولی شي نو هغه داسې ښایسته غونته کې ژبه وي. جی مهرندش صاحب یو منځ د اورېدونکو ته وایم چې دوی ورته په اردو کې انشائیه چې ورته وایي بالکل هغې ته موږ په پښتو کې تکل وایو. تکل وایو جی هم دغه خبره ده. او دا تکل چې کوم دی دا زمونږ ډېر مخکې لیکلی شوی دی چې حمزه بابا، اجمل خټک صاحب، جی کلندر صاحب دی، دوست محمد خان کامل صاحب دی، هغې تکلونه لیکلي دي. بیا د تکل صنف چې کوم دی نو د دې دا تعین نو شوی چې دې ته به موږ تکل وایو. جی تر دې پورې راغلی دي چې زموږ ډېر کتابونه شته لکه د مشتاق مجروح صاحب کتاب دی یارانه په شلتالو چې دا زما خیال دی په کال 4 کې چاپ دی. یا دغسې د سعدالله جان برق صاحب کتاب دی ګلزیړی، جی دا په کال 1915 کې چاپ دی. خو په دغه صنف باندې په دغه کتاب باندې هغې دا نه لیکلي چې دا تکلونه دي بلکې دا هغې نه پس چې کوم دی نو د دې دا تعین وشو. اوس چې موږ هغه ګورو نو هغې ته موږ دا ویلی شو چې دغه ډېر بهترین تکلونه وو. جی د دې سره څنګه چې تاسو ووایئ چې په خاکه کې چې کوم دی سسپنس وي نو په افسانه کې هم تر اخره پورې سسپنس وي. نو په خاکه او په افسانه کې به موږ څنګه پرخ کوو چې یاره دا افسانه ده او دا تکل دی؟ د افسانه چې کومه ده د هغې خو په خپل ځاني چې کوم د هغې چوکاټ دی چې د هغې لپاره کوم مرکزي کردارونه دي پکې د افسانې دپاره پلاټ دی، کردارونه دي، د هغې دپاره سسپنس دی، منطقي انجام دی، نقطه عروج دی، هغې ته به افسانه ځي. خو خاکه چې کومه ده هغه د دې نه ډېره مختلفه ده. جی خاکه که ته فرض که د دې نه هم تر ډېرې خاکې داسې دي چې زموږ د اردو نه زیات تر موږ د هغې نه زده کړه کوو چې د ډاکټر یونس بټ خاکې دي نو هغه لکه یو ډېرې بهترینې خاکې دي، یو ښه خاکهنګار دی هغه او د هغې ډېرې کتابونه شته په دې باندې. نو هغې دا نه دي کړی چې هغې د کم په چا باندې چې خاکه لیکلې ده بلکې هغې پکې پټ ساتلې دی او خیر ته دغه غوټه سپړ دی ده بلکې هغې دا کوشش کړی دی چې هغې خاکه کې په سر کې نوم راوستی دی، په منځ کې موله راوستی دی، دغسې هم راوستی دی. د هغې لپاره دا ضروري خبره نه ده د خاکې دپاره. او بل د تکل خبره تاسو وکړه نو د تکل او د خاکې لږ غونته دا دغه چې تکل کې چې کوم دی دې کې به د خپلې خبرې د تکل خېټه ډېره غټه ده، هغې کې ډېر مواد راځي، هغې کې د خپل مضمون نه چې کوم دی هغې نه ته تللی شي بل طرف ته لکه ته ترې نه ګوریز به کې بل طرف ته بلټ شي، خو په داسې طریقه به هغې نه ګوریز کې چې یو سړي ته دا پته ونه لګي چې دی د خپلې خبرې نه لاړ بل خوا او واپس خپلې خبرې له راشي په یو هنر یو طریقه باندې. نو په تکل کې چې کوم دی یو تکون کې چې کوم دی یو تکل نگار چې کوم دی هغه به ډېر په کمالاتو باندې دغه خپله خبره بل خوا بوځي او واپس به خپلې خبرې له راځي. او د افسانې او د خاکې هغې کې به داسې لفظونه پکار یې عادل صاحب چې د هغې نه تاسو یو ټکي رالی او دا ټوله افسانه ورپسې روچتېږي لکه د سلیخ، یا یو خاکې نه ته یو ټکي روچتې او ټوله خاکه ورپسې روچتېږي نو دغه به کامیابي. جی مهرندش صاحب کو خوښ مو یو وړه شندمه به ورته واخلو. بالکل جی. او په هغه دمه کې به بل ستاسو کلام واورو. خوښه مو ده جي؟ صحیح ده. قدرمنو اورېدونکو راځئ چې واورو د مهرندش صاحب یو بل ښکلی کلام. د هغې نه پس بیا راځو ستاسو په درانه خدمت کې چېرته مه دی خپل کوربه سید عادل سره اوسئ. شباب دی ګلما پر مسیزا شونډې
سروي قدا نرم لاس من مړوندونه دي سدي په نکري زوبان د سرخ کولي لاسونه دي سدي په نکري زوبان د سرخ کولي لاسونه دي دا د ګلاب پاڼې د کستا خولي نکونه دي سپین خولي غاښونه دي بلا چې لا جواب دي ټول شباب شباب دي ګله ما پرې مسیزا حسن د نغمې زلفې تارونه د رباب دي ټول شباب شباب دي ګله ما پرې مسیزا ګله ما پرې مسیزا غشيدا بنو د جادوګر د کمالي دي غشيدا بنو د جادوګر د کمالي دي ورزي دي نره په قلم جوړ پټندي دي ساخولي خالنا رات کی د کتاب دي ټول شباب شباب دي ګلما په مسیزا حسن د نغمې زلفې تارونه د رباب دي ټول شباب شباب دي ګلما په مسیزا ګلما په مسیزا مرمرينا دا سنازك غوغنا نرم جبا مرمرينا دا دا سدي خوغارا خبره لګبينا دا وانا عاشقان دي پسړکی کباب کباب دي ټول شباب شباب دي ګلما پرم سيزا حسن دي نغمې زلفې تارونه د رباب دي ټول شباب شباب دي ګلما پرم سيزا ګلما پرم سيزا پاهي پپر هر د مثالي شیرونه لیکاتل ساقل شیرونه په دې دور کې نایابي ټول شباب شباب دي ګلما په مسیزا حسن د نغمې زلفې تارونه د رباب دي ټول شباب شباب دي ګلما په مسیزا شونډې دې غوټې د مخ پاڼې دې ګلابي ټول شباب شباب دي ګلما په مسیزا ګلما په مسیزا زب ترسو تا تلګیا یم چې ماله ګلاب زب ترسو تا تلګیا یم چې ماله ګلاب جانانه ته به راته کله وې چې واله ګلاب او خدایه د ښکلو نه خو ستا ټوله دنیا ډکه ده خدایه د ښکلو نه خو ستا ټوله دنیا ډکه ده خدایه حیران یم چې ورکړم پکې چاله ګلاب او ما به کتاب درته په غلیب کې ګلې پرانستلو ما به کتاب درته په غلیب کې ګلې پرانستلو تا به را اویس په پرده کې له روماله ګلاب او جانانه ته به راته کله وې چې واله ګلاب هغه چې زه به شم د پنجو په سر را به دې کړو هغه چې زه به شم د پنجو په سر را به دې کړو هغه چې تا به را ځوړند کړو له دیواله ګلاب او لکه د واورې پوسې پوسې راورېږي په ما ستا د جبین د ګبینه ستا د جماله ګلاب او نن مې دریاب قدرمن اوریدونکو غزلو د ښاغلي ډاکټر علي خیل دریاب صاحب او زه یم ستاسو کوربه سید عادل
خپرونه را دلبر د ننګیالو او قدرمنو اورېدونکو تاسو ته ما د ډاکټر علي خیل دریاب صاحب د کتاب بهیر د جمال نه 2 کلامونه وړاندې کړل او یقینا چې ډېر ښکلی کتاب دی او د ملکن پوهنتون د پښتو څانګې چیرمین ډاکټر علي خیل دریاب صاحب په موږ باندې دا مینه کړې ده او موږ ته خپل کتاب راډالۍ کړی دی او هیله لرم چې ستاسو به دا کتاب ډېر خوښ شي. بهیر د جمال د ډاکټر علي خیل دریاب صاحب د شعرونو مجموعه دا ډېر ښکلی کتاب دی او هیله لرم چې ډاکټر علي خیل دریاب صاحب پر روانو خپرونو کې زموږ سره هم میلمه کېږي، د هغوی نه به هم تاسو پوښتنې کوئ او که نن د ښاغلي مهرندیش صاحب نه څه پوښتنه کول غواړئ نو دغه زموږ د خپرونې سره د ګډون او د تماس نیولو دغه 2 لارې دي، د ټلیفون شمېره ده او د SMS لار ده. مهرندیش صاحب تقریبا ګنټه زموږ برابرېږي او موږ ستاسو سره دومره خوږ باس شروع کړی دی چې موږ پکې ستاسو نه غزل وانه اورېدو یا څه نظم، نو خپل اورېدونکو له مو د مردان د خاورې نه څه ډالۍ راوړې ده، څه به ورته وړاندې کوئ؟ که ستاسو خوښ وي نو زه به اول د غزل څو شعرونه ویم او بیا به یو نظم ویم. ارشاد دي، ډېر خوند به وکړي. د غزل مطلب ده چې زما د سوال یې څه ښایسته شانتې جواب راکړه، زما د سوال یې څه ښایسته شانتې جواب راکړه، تصویر مې غوښتې و اشنا راله ګلاب راکړه. ډېر ښه. او د ارمانونو داج به یو پلس پوره کم درله، د ارمانونو داج به یو پلس پوره کم درله، دوا کوه که چېرته خدای راله حساب راکړه. واه واه ډېر ښه، بیا ووایه دا شعر. د ارمانونو داج به یو پلس پوره کم درله، دوا کوه که چېرته خدای راله حساب راکړه. او عادل صاحب د شعر دی چې دا دې منم چې ستا ښایست له جلوې درکړې، دا دې منم چې ستا ښایست له جلوې درکړې، دا به منې چې زما نظر له تاب راکړه. واه ډېر ښه. او مهره بیا یې د ښایست په خپو کې ودرولم، مهره بیا یې د ښایست په خپو کې ودرولم، څه عجیبه شکست د زړه خانه خراب راکړه. واه بیا ووایه دا شعر جي ډېر ښه. مهره بیا یې د ښایست په خپو کې ودرولم، څه عجیبه شکست د زړه خانه خراب راکړه. واه زما د سوال یې څه ښایسته شانتې جواب راکړه. ډېر ښه. تصویر مې غوښتې و اشنا راله ګلاب راکړه. واه تصویر مې غوښتې و اشنا راله ګلاب راکړه. ډېر ښه. د نظم به ووایم که ستاسو خوښ یې. ارشاد دي. د دې وضاحت زه کوم چې یو څو میاشتې مخکې زما مور بیبي وفات شوې ده، نو د هغې په هغه مرګ باندې ما څو شعرونه لیکلي دي، نو نظم دی مورا، نو هغه ستاسو په وړاندې ډالۍ کوم او ټول د ثوابې ولس ته، او یقین مې دی چې د دې به هم زړونو ته پرېوځي او دنیا کې لکه د مور خو هر چاته ګرانې یا عادل صاحب که هغه انسان دی که زناور دی، که تاسو خیال کړي دا چرګه چې کمینو چې د دې کله د بچي ورپسې نو دی نن بیا بده شي، دا بچو دپاره دا په سپي باندې ورځي، په انسان باندې هم ورغوټه کېږي. نو چې کله د مور مینه چې کومه ده لازواله مینه ده، که مونږ ډېر شعرونه او دغه ولیکو خوا به کمې. بهر کیف زه د نظم د ثوابې ولس ته او ستاسو دغه ته ډالۍ کومه. د نظم دی چې زولن زړګی دې راله خوب پرېښو ټکور دې نه که، ګلشن د زړه مې لوټي لوټي شو ټکور دې نه که، مورې چې ستا مینه مې بیله محبت مې بیله، ستا د تلو لاندې چې و هغه جنت مې بیله، مورې د پلار په مرګ یتیم و موسیسیر پاتې شم، خوشحالۍ ټولې در سره لاړې دلګیر پاتې شم. زمونږ مور څه شوله ټول رانه پوښتنه کوي، زمونږ مور څه شوله ټول رانه پوښتنه کوي، زما واړه واړه بچي مانه پوښتنه کوي، زما بچو له مورې نور هم استراب ورکي چې مې د اوښکو په شکال ورله جواب ورکي، زما بچو له مورې نور هم استراب ورکي چې مې د اوښکو په شکال ورله جواب ورکي، مورې د کوره چې وزم چا نه رخصت غواړم، داسې د چا نه سپېڅلې محبت غواړم، هره ارزو مې مورې تا پسې بېکوره شوله، د زړه کعبه مې مورې تا پسې نسکوره شوله، مورې چې ستا دا جنازه مې په اوږو پرته ده، مورې چې ستا دا جنازه مې په اوږو پرته ده، لکه چې ټوله زندګي مې په لمبو پرته ده، لکه په ژوند چې مې د ژوند د لار سپوږمۍ کېښودې، مورې چې قبر کې مې تا پسې تبې کېښودې، لکه په ژوند چې مې د ژوند د لار سپوږمۍ کېښودې، مورې چې قبر کې مې تا پسې تبې کېښودې، چې مې تبې درله په مخ د بېوسۍ کېښوده، چې مې تبې درله په مخ د بېوسۍ کېښوده، اخري تیږه مې په زړه د جدایۍ کېښوده، سا رانه قبر کې لا نړه دروغجن پاتې شوم، خو تر قیامته مورې تا پسې غمجن پاتې شوم، مورې په تا پسې د تور لحد تنبې بندې شوې، نو په ما هم د دعاګانو دروازې بندې شوې، په ژوند خو نشته خو په مرګ به دې دیدار کومه، په ژوند خو نشته خو په مرګ به دې دیدار کومه، ډېر په تا دی خپل مرګ ته انتظار کومه،
ډېر په تادی تادی خپل مرګ ته انتظار کوم. ډېر ښه مهرندیش صاحب، ډېر ښکلی او ډېر زبردست نظم تاسو وړاندې کو او دې پره د مینوالو ډېرې زیاتې مینې راغلي دي، نو که خوښ هم وي حصه به ترې پکې شامل کړو. بالکل د دې حق سیوا دی. جی یاد کړی یو جی ثاقب د زیدي نه وایي ټول ټیم ته او میلمه ته د زړه له تله هرکلی وایو او سلامونه ورته وړاندې کوو. ثاقب یو وارې بیا میسج کړی دی، وایي چې بایجان د ټیکهدار بابا چاربې ته راته ووایه زه یې ریکارډ کوم او ښه جي د عبدالواحد ټیکهدار بابا کومه چاربې ته ثاقب صاحب تاسو موږ ته یو دغه وکړئ چې کومه چاربې ته راته د عبدالواحد ټیکهدار بابا، ځکه چې د هغه ډېره شاعري ماته یاده هم ده، نو تاسو ماته ولیکئ چې کومه چاربې ته. شیدا د کیم نه یاد کړی وایي سلام ټولو مینوالو ته او تاسو ته سلام رالیږلی دی. وکیل خان د میرې باندې ګدون نه وایي ټول ټیم ته او میلمه ته سلامونه. نظیر یوسفزي صاحب د رستم نه یاد کړي وایي چې مهرندیش صاحب زما ډېر ګران ملګری دی، هرکلی ورته وایو او سلامونه. نظیر یوسفزي چې کوم دی د هغې ته مونږ وعلیکم سلام وایو او د هغې ډېره مننه چې دا وخت هم هغې زموږ پروګرام ته ویښ ناست دي او زمونږ د رستم د سیمې چې کوم دی نو نظیر یوسفزي چې کوم دی نو د لفظونو جادوګر شاعر دی، نو زه یم که هغې ته خو مونږ وعلیکم سلام وایو او پیټي بند هم دی نو زه ورته هم سلام وایم. جی او نعیم الله او وړوکي ابراهیم د کوهي برمول نه یاد کړي وایي عادل جان وروره تاسو ته او راغلي میلمه ته د زړه تله سلامونه او هرکلی. وعلیکم سلام. شیر عمر خان د ثوابۍ نه یاد کړي وایي ټول ټیم ته او میلمه ته سلامونه او هرکلی. وعلیکم سلام، ډېره مننه. او سلام کامران د کلابټ نه یادل بای زما میلمه ته پوښتنه کوم چې د مهرندیش صاحب معنا او مطلب څه دی؟ ډېره مننه وروره. مهر خو چې کوم دی نو محبت ته ویه او اندیش ویه سوچ رسولو والا. جی لکه مونږ وایو کتاب کې پخوا وه دور اندیش دور تک سوچ لے جانے والا، لرې ځای پورې سوچ رسولې. مهر محمد اندیش نو مهر چې کوم دی محبت ته وي محمد صلی الله علیه وسلم او بیا خپل فکر او خپل سوچ چې کوم دی هغه مینې ته رسول. جی نعیم الله او وړوکي ابراهیم یو وارې بیا د کوهي برمول نه یاد کړي وایي عادل جان وروره تاسو ته میلمه ته سلامونه. وعلیکم سلام. او بیسک کلي کې مې شیر اسلم ته او نمیر خان ته سلامونه. ډېره مننه نعیم الله ورور، تاسو دوه پیرې مونږ یاد کړو، دواړه ځله ستاسو د مینې او خلوص ډېره مننه. عابد د مرغوز نه وایي ګرانه وروره د پښتون قوم ښکلي مستقبل ستاسو هلې ځلې د قدر وړ دي او تا ته او راغلي میلمه ته د زړه له تله سلامونه او په پښتنه مینه ورته هرکلی وایو. موږ ورته په پښتنه مینه باندې وعلیکم السلام وایو. ژوندی خوشحاله او بریالي اوسئ. او شاهد د ټوپای نه وایي تاسو ته او راغلي میلمه ته سلامونه. پروګرام ډېر مزیدار دی. تلاوت شاه د خبرې کوم د کوزي مانیرا نه وایي میلمه ته سلامونه. پروګرام ډېر ښکلی دی، هرکلی درته ویلی دی. هر قدم دې په دنیا کې په راحت شه، هر سیکنډ د الله د مغفرت شه، مصیبت او معصیت نه په امان شي، آخرت کې د نصیب اعلی جنت شه. دا دعا به زما تعالی همیشه وي، کور د ډک د خوشحالي او برکت شه. ډېره مننه، ژوندی اوسې وروره. MJK لیکلی دی، نومې پوره نه دی لیکلی. سلام عادل صاحب، زه شبیر احمد د وړوکي لاهور نه، زه د اندیش صاحب ته پخیرالی ویم او اندیش صاحب ډېر ذهین ښکاري او زه به میلمه نه دا پوښتنه وکړم چې په دې ولس کې او پولیس په کتاب کې داسې څه خبره ده، ځکه چې د پولیس والا خو تاسو ته پته ده. ډېره مننه شبیر احمد صاحب، یو جهان مننه ستاسو د مینې، ستاسو د خلوص. او پوښتنه یې داسې ده چې دې وخت کې مونږ د هوا په چپو باندې ستاسو ته نشو وړاندې کولی، نو بخښنه به غواړم او ځان له به تپوس وکړم بیا به راته زه ووایم. زه سید عادل صاحب زه به دې ته دا ووایم چې ولس او پولیس باندې چې کومه خبره ما کړې ده دې ته کتاب دی، نو ولس چې کوم دی نو دا پولیس چې کوم دی دا د ولس نه جوړیږي. جی ځکه په پولیس کې یم نو زه اول ولس یم، د کتاب نوم اول دی ولس او پولیس. نو که ولس او پولیس کې هم ستاسو یار به پکې، اشنا به پکې، ماما به پکې، داسې د بره مخلوق نه دی، د دې ځای خلک دي د چا به مامای، ځکه اوس پولیس یم، د چا به پلار یم، د چا به رور یم. نو ولس او پولیس دا چې دا لازم او ملزوم څیزونه دي. جی آفتاب د شمشخیلو نه یادل بای پروګرام کې میلمه ته هرکلی او میلمه دی یو خوږ غزل پیش کی. آفتاب د شمشخیلو نه ډېره مننه. نبیله السلام علیکم او خوږ میلمه ته هرکلی او پروګرام ډېر
نایس دی. سلام بایجان میلمه ته ډېر ډېر هرکلی او مننه جی. اوریدونکو ته سلام. میلمه دی د مسافرو دپاره یو غزل وایي. شعیب احمد معصوم آب انبار. صهیب احمد معصوم، بخښنه غواړم صهیب احمد معصوم صاحب د انبار دی، وایي چې د مسافرو دپاره تاسو څه لیکلي دي که نه شته جي؟ نو د مسافر خو داسې دي چې زمونږ هغه دا خبره چې زمونږ کومې زیاتې ټپې دي نو هغه هم په مسافرو دي او مونږ پې هم ډېر څه لیکلي دي، بلکې افسانې هم پې لیکلي دي او د مسافر ژوند چې کوم دی په دې باندې داسې شاعر بني چې هغه به د مسافر په ژوند باندې څه لیکلي ني. خو بهرحال چې اوس د دې د میسیجونو وایي چې څنګه چې د پولیس ته ولس نه وتی دی همداسې د مسافر هم د دې ولس نه وتی دي. بالکل دا د دې خلک دي او مونږ ته د دې کمې په خاص کر په دې ورځو کې چې اختر را نږدې نو مونږ ته هغه مسافر چې کوم نو ډېر زیات را یادېږي او زیاتر د خلکو لارې چې کومې سترګې همدغه لارې څاري چې اختر دی مسافر به راځي. نو بهرحال ګورو که موږ سره په ډیری کې سره ووتل څه ساعت پسه لکه اوس داسې دا سوال دي داسې وکړو نو که مخکې نه ما ته پته وه نو ما پکې پاڼه را برغده کړې وه خو که مخکې له راغلې نو دوی ته مې ډالې کړي. السلام علیکم. خالد حسین د ثوابای نه، اختشام د مانیری نه وایي زموږ د طرف میلمه ته سلامونه. سید بهادر وعلیکم السلام. تندور والا او ثوابای او سید عادل صاحب تاسو ته میلمه ته سلامونه. اشکلي بارش صاحب د کالو خان نه یاد کړی وایي میلمه ته سلامونه او ډېر ډېر هرکلی. اختشام د مانیری نه یو وارې بیا تاسو ته سلام را لېږلی دی. وعلیکم السلام. اماد رور د شمشخیلو نه یاد کړی وایي میلمه ته سلامونه او زما پی ټي بند ته زه هرکلی وایم. ډېره مننه چې موږ ته دې خپل د ژوند یو نه هېرېدونکې واقعه وړاندې کړي. اماد رور وایي چې د خپل پی ټي بند ته سلام کوم او هرکلی ته یم او موږ ته د خپل ژوند یو نه هېرېدونکې واقعه وړاندې کړي. نو وعلیکم سلام وروره، ژوندی اوسئ او د ژوند ډېرې واقعې او دغه داسې دي چې هغه زما نه نیریږي، دغسې به د هر انسان نه وي. خو زما په ژوند کې چې د ټولو نه کومه داسې مرحله وه چې زما نه نیریږي نو زما والد صاحب زما پلار چې کوم هغه که یو خوا زما پلار و نو بل خوا هغه زما ملګری مو. جی مونږ پلار سره به مونږ د کرکټ میچونه داسې کړي دي چې په یو کریز باندې مونږ پلار او زوی په لوی لوی ټورنمنټونو کې یو ځای شوي یو. که یو خوا مې پلار بیټینګ ته ولاړو نو دې خوا به زه ولاړم. هغه پلار چې هغه زما ملګری او په کم وخت کې چې هغه بیا دلته په دې ثوابې ضلع کې هغه هم ډیوټي کړی و ایکسایز کې و، هغې بیا اکسیډنټ کړو او چې بیا کم وخت کې زما والد صاحب وفات کېدو او ما په دې خپل پتون باندې د هغه د سر کېښودو او هغه په هغه ټایم کې ما ته کوم وصیت وکړو چې د وروڼو خویندو ته دې خیال کوه، خپل لمونځ او دس کوه. نو هغه خبرې چې کوم دی چې زه اوس هم لمونځ کې نیت تړم نو ما ته پلار هغه خبره رامخې ته شي. نو ډېرې واقعیانې داسې شته چې هغه د انسان نه نیریږي، خو دغه واقعه چې کومه ده دا ما په زړه باندې لیکلې ده. جی ډېره مننه. نومان جان د شیدونه یاد کړی وي. بایجان سلامونه. بلال مانیروال وی سلامت خیلونه. سلطان احمد خیلونه وی تاسو ته سلام او میلمه ته هرکلی. وعلیکم السلام. انور مانیروال صاحب د کوزي مانیرانه یاد کړی وی میلمه ته سلامونه او خپل ګران ملګري ته هرکلی وایو ثوابه پر راتګ او وی چې غلی غلی راغلی. نو غلی غلی خو نیم راغلی ګرانه وروره، وختي مې په ټلیفون باندې ټرایانې کولې خو د ما په خیال دا دی چې دلته کې یا د رابطه خرابه وه که نه د عادل صاحب تاسو ته پته ده چې ما وختي تاسو ته هم وي چې یاره د زیاتو ملګرو نمبر نه ملویږي. بهرحال راغلی یم ستاسو کور کې یم ستاسو ځای یم نو که سید عادل سره ناست یم او که تاسو سره ما ته په دې کې څه فرق نشته. او ثاقب یو وارې بیا د زه ډېر یاد کړی وي چې ما درته وګوره دبدب زما یادوله خجي خا د عبدالواحد ټیکهدار بابا چاربې ته دوی یادوي نو که ستاسو اجازت وي چې ووایم نو که بي دا بالکل پکارداري چې د دې حق ډېر دی چې دا ورته ووایې. دا د عبدالواحد ټیکهدار بابا چاربې ته ده او د ثاقب زیدوال په فرمایش په غوښتنه باندې ټولو اورېدونکو ته ډالۍ کوو چې هغه وایي چې وګوره دبدب زما سل مې پاردل کې دي، سل مې غلامان دي، سل اسونه په سل لارې دي او سل پکې ریبارې دي، سل مې محلونه دي، سل مې بورجلونه دي، سل پکې ډالونه دي، سل پرې اویزان دي کټارې دي د غضب زما وګوره دبدب زما، سل دي جلاتیان پکې، سل دي دارنچیان پکې، سل دي نوکران پکې، سل مې لګېدلي خنجرونه په اوربل کې ځي او سل مې پاردل کې ځي، سل دي سویلی زما، سل ګډې چیلی زما، سل پړې سیلی زما، سل مې کې جاوې دي سل مې کې جاوې د سلو سترګو راته دارې دي او سل پکې ریبارې دي، سل مې صفتونه دي، سل مې نوبتونه دي، سل مې جوماتونه دي، سل مې شجرې دي، سل کتابه د نسب زما او وګوره دبدب زما، سل مې سپیری کوي، سل مې ناظری کوي، سل زمیداری کوي، سل مې په کلبوک
کې جامبړې په غوبل کې دي، سل مې په اردل کې دي، سل مې ماشومان دي، سل پکې ځوانان دي، سل مې بوډاګانې دي، سل مې مخکې وروستو سل کمکلې څه هوښیارې دي، سل پکې ریبارې دي، سل مې د ښکاریان پکې، سل مې د تازیان پکې، سل مې د هاتیان پکې، سل په زنځیرونو سل تړلي په جلب زما او وګوره دبدب زما، سل د حسابګر زما او سل د شنازګر زما، سل د جادوګر زما، سل د بڼو غشي سل او رنګه تر زلزل کې ځي او سل مې پاردل کې ځي، سل پکې په وختو ځي، سل سره د تختو ځي، سل په زړګي سختو ځي، سل پکې نیزې سل ایرانی توري ابدارې دي، سل پکې نیزې سل ایرانی توري ابدارې دي او سل پکې ریبارې دي، سل د شرافت پکې، سل د شرارت پکې، سل د حفاظت پکې، سل پکې د روم دي، سل د ترکو، سل عرب زما او وګوره دبدب زما، سل د ایرانی پکې، سل د جرمنی پکې، سل کئی خانه پکې، سل اشرفای ترنه جلبای له یو غزل کې ځي او سل مې پاردل کې ځي، سل د باغچو سره، سل مې د مورچو سره، سل د تماچو سره، سل د ټیکدار په جهازونو کې بمبارې ځي او سل پکې ریبارې ځي او وګوره دبدب زما، سل مې پاردل کې ځي او سل مې په سل مې غلامان دي، سل اسونه په سل لارې ځي او سل پکې ریبارې ځي. دا چې د عبدالواحد ټیکدار بابا چاروي ته او د ملګري غوښتنه کړې ده، نو موږ هغوی دپاره وړاندې ډېره مزېداره وه. ستاسو تعلق هم او پیشه هم داسې ده چې هغې کې ملزم او ملازم دواړه تقریبا یو شی دي. په دې کې څه فرق دی په ملزم او ملازم کې؟ دې به تاسو وضاحت وکړئ ځکه چې ستاسو دغې سره زه به ته یو اسناد جواب درکړم چې ملزم نه دی، دی د لاس نه تړلی او ملازم د خېټې نه. جی، ملزم یې د لاسو نه تړلی او ملازم د خېټې نه تړلی. جی، ډیره مننه. تاسو په کتاب کې ضمیر ګل تاسو یو ډیر ښه ملګری دی پکې او ډیر ښه تاسو سره الیک سالیک دي، نو د هغې په اړه خپل اورېدونکو ته ووایي چې دا ضمیر ګل څوک دی؟ عادل صاحب، د ضمیر ګل چې کوم دی نو دا هر انسان چې کوم دی نو د هغه خپل یو ضمیر وي. جی، نو ما چې د خاکو کتاب لیکلی دی کې دا ضمیر ګل چې کوم دی دا زما ضمیر دی. جی، چې زما ضمیر د ګل په شان دی. جی، هغه چې کوم دی کم بد کارونه چې کوم دی په هغې باندې زما لاس نیسي، ما پې ټوکي او دغه یو تسلسل ما داسې راوستلی تر اخره پورې چې اخري کې پته ولګي چې دا ضمیر ګل زه په خپله یم. نو په کار دا دی چې زه په خپل ځان کې هغه خامې ولټوم، زما کې چې کومې خامې دي د هغې ما ته سیوا پته یه د بل په نس باندې. نو په کار دا دی چې زه خپلې خامې اول خلکو ته په ګوته کړم چې ما کې خوبۍ څومره دي او خامې راکې څومره دي، نو د هغې نه پس به زه د بل سړي خامې او د هغه خوبي ګورم. نو دا ضمیر ګل چې کوم دی نو دا زه په خپله یم. جی، او مهرندیش صاحب، دا د یو بله پوښتنه مې ذهن ته راځي او بیا مې ناکراره کوي چې دا پوښتنه د مهرندیش صاحب نه وکړئ. یو ټپه ده، یو ټپهیزه ده. پوهان وایي چې ډېر پوهان داسې دي چې هغوی دا خبره کوي چې ټپه راغله نو د ټپهیزې ځای به ورک شي. جی، ستاسو په دې اړه باندې څه اثرات؟ یاره د نن نه تقریبا څه 10-8 کاله وړاندې ما یو نوې کوشش کړی و او هغه مې داسې کړی چې ما متلیز جوړ کړو. جی، ما یو دغه کړو چې یو څلور فکرې کې به یو د شعر په شان د کتې په شان به داسې دغه برابرې په هیډینګ ولیکل لکه اوبه په ډانګ نه بیلیږي. نو دغه متل به ما راغه شو، دا مې په دې شعرونو کې په داسې طریقه باندې در کړو چې دغه ډیفینیشن غونته هم پکې کړو. هغه به مې راوستې، هغې کې زما خپل ځاني دا خیال و ما چې دا څیز یو رواج ومومي نو زمونږ دا متلونه به ډیخان ته لړ شي، بنو ته به لړ شي، د هغې هغه به مونږ ته راشي، نو متلونو سره به مونږ واقف شو. هغه چې ما تنقید ته وړاندې که نو زمونږ کم پوهان چې کوم دي، زمونږ چې کم د لارې مشالونه دي، هغې یو خبره داسې وکړه چې متل چې کوم دی دا ډېر وړوکی څیز دی، یو څو ټکي دي په دې کې روغه فلسفه پرته وي. نو دا چې کوم دی تا اوږد که خیال مو کو چې دا تا اوږد که په 15 کرښو کې دی راوسته، نو دا چې متل چې کوم دی دا بدلیږي نه. نو دقسې ټپه چې کومه ده نو هغه لکه په 9 سېلاب او 14 سېلابه کې ټپه لیکلې کېږي. نو اوس دغه ټپه چې کومه ده دا ټپهیز چې کوم دی هغه ټیک ده چې څه وخت دپارې ووې، خو لکه څنګه چې د نوې شاعري چې کومه اوس ده بخښنه غواړم دغه ملګرو نه چې د نن نه 15 کاله مخکې چې کوم غزل دا خبره نورم په ډاګه کومه چې یو د هیډ موسیقي ده یو د ټو ده. د ټو موسیقي هغه چې هغې سره خپه خوځي که نه، او د هیډ موسیقي هغه چې هغې سره سر خوځي. نو چې کومې سره خپه خوځي نو د هغې لږ غونته کې میا دي، میاشي یو نیمې
که به ګورې نو په دغه کې به داسې وخت دا یو دغه راغلی و چې شین اسمان ځلې ځلې و چې کوم ځای به رې کته دغه به لګېدلې وه جی خو میاشت پس چې دی هغه تا نه ده اورېدلې بس تا به یې دا تېنه لر کې لکه خو اوس جانانه په زړګي مې ستا یادونه راورېږي دا 15 کاله 13 کاله مخکې تا لګولې دي خو که اوس ته ولګو نو اوس به دې سره سر خوځي را خوځي نو دقسې ټپه چې کومه ده هغې سره زمونږ سر خوځي هغه د هډ موسیقي هغه د ټو نه ده بالکل جی او ټپیز چې کوم دی هغه ټو موسیقي د هغې سره خپه خوځي نو چې کوم سره خپه خوځي د هغې مارکېټ ډېري اوس ټپیز ته که تاسو خیال وکړئ هغه راوموته خو هغه شاته تېرم شوه او ټپه چې کومه ده نو دا چې تر څو پښتون ژوندي پښتون کامي نو ټپه چې کومه ده دا به خپل اهمیت نه بیلي جی ډیره مننه ښاغلي مهر اندیش صاحب او یو دمنه اخلو جی وړه شان بالکل بیا راځو ډیر ملګري چې کوم دی د ټلیفون په لیکه باندې راځي ډیرې اس ام اس هم را روانې دي نو بیا پکې دا هم شامل کړو ستاسو سره نوي نوي کلامونه مو اورو صحیح ضرورت صحیح ضرورت قدرمن اورېدونکو زه د یو وړې شان دمې طرف ته دمې نه پس چې بیا راشو نو د ښاغلي مهر اندیش صاحب نه به ډېر خواږه خواږه کلامونه هم اورو د دوی د ژوند او فن په اړه باندې به هم دوی سره خبرې اترې کوو هغه ولاړ دی د هغه لالي له قبر کني هغه ولاړ دی د هغه لالي له قبر کني لکه لګیاوي څوک ژوندي سړي له قبر کني دا یو راغلی د جولای د نیولې ورته دا یو راغلی د جولای د نیولې ورته دا بل راغلی دی د ژوند سپرلي له قبر کني او لکه چې نن خو د اسمان راغورځېدو ویره ده لکه چې نن خو د اسمان راغورځېدو ویره ده نن په یوازې یو بابا بچی له قبر کني لکه لګیاوي څوک ژوندي سړي له قبر کني یو مسافر د عشق انجام ولیدو یو مسافر د عشق انجام ولیدو یو مسافر د چا د لاس بنګړي له قبر کني او منصوره هلته یوې پیغلې لیونی چغې کړې منصوره هلته یوې پیغلې لیونی چغې کړې منصوره دلته کې یو بل زلمي له قبر کني لکه لګیاوي څوک ژوندي سړي له قبر کني هغه ولاړ دی د هغه لالي له قبر کني ګرانو اورېدونکو غزلو د ښاغلي محمد ګل منصور صاحب او زه یم ستاسو کوربه سید عادل خپرونه ده دلبر د ننګیالو ښاغلي مهر اندیش صاحب ډېرو مینوالو اس ام اس هم کړي دي او ډېر مینوال چې کوم دی د ګرځنده په کرخه به راځي او ستاسو نه به پوښتنه کوي ستاسو نه به غوښتنې هم کوي نو که خوښه مې د اس ام اس به پکې شامل کړو بیا به ټلیفون لیکي طرف ته راشو بالکل جی ظفر حیات روډ د پنجپیر نه یاد کړی وي اندیش صاحب ته او تاسو ته ډېر ډېر سلامونه او خپلې خاورې ته په راتګ ورته ډېر هرکلی وایي ډېره مننه ظفر حیات روډ زموږ هره خپرونې ته چې کوم دی ډېر په مینه او په خلوص باندې اس ام اس کوي موږ یادوي موږ سره د ګرځنده په کرخه د ټلیفون په کرخه باندې هم تماس نیوي او نوید خټک صاحب د خیر آباد نه یاد کړی وي میلمه ته هرکلی وایي او عادل وروره تاسو ته او ټولو پښتنو ته سلام او هر پښتون ته خواست دی چې خپلې پښتو سره ستاسو په شان مینه وساتي ډېره مننه جی ډېره مهرباني سلامونه بای شاعر په نور اس ام اس ته نیم په ګلابه پښتو کې راولېږئ چې شامل کړو پکې ثاقب د زیدې نه وایي بایجان چاربې ته د چاربې ته ویلو ډېره مننه یو جهان مننه ستاسو هم شریف الله خان د ټوپای نه یاد کړی وي ګران مشر ته سلامونه مهر صاحب سره به ملاقات څنګه کیږي د مور په هکله شعرونه په زړه پورې او والسلام ډېره مننه ملاقات خدای که مرګي لرګي نه کړو نو چېرته خو به یو بل وینو که نه انشاءالله ګینې څه جرم وکړه د کوټې کلي ثوابیانه موسی خان او زارون خان او مختیار استاد د طرفه ټول آرجس ته سلامونه ډېره مننه چې یو جهان مننه سلام بای دانیا د ټانټکوی نه وایي زما میلمه ماماجي ته د زړه له تله سلامونه ډېره مننه او هرکلی درته م ویلی دی زه امیر یوسفزی یم د کوزي مانیرانه د لینک روډ نه د مینې ډک سلامونه ګران میلمه ته ثوابی ته په راتګ هرکلی وایو او دا شعر ډالۍ کوم هسې یې را وکتل سی اونوي دې خاموش لبانو شور را کړی دی ډېره مننه ډېره مهرباني انمیکا پرام واکن وی سلام بای شو ویری نایس ډېره مننه جی مشتاق د یوسفي ثوابی نه وی میلمه ته سلامونه هرکلی او کتاب چاپ شوی دی او کنه حاجی محمد ته او طوطي استاد ته سلام مشتاق د یوسفي نه پوښتنه کړې ده جی چې وی ستاسو کتاب چاپ شوی دی که نه
او سر کې مو خبرو کړو زما خیال دی پروګرام ته په سر کې نو ناستم جی نو زما خو د شاعرۍ کتاب هم چاپ دی شعر تصویر د جانان او جی خو د بدقسمتۍ خوش قسمتۍ هغه مارکیټ کې نشته ختم شوی دی جی او بل دی د کایه پشا خاکی دی او ولس او پولیس افسانی دی جی خو یو خبره دلته ضروری کوم هغه ده چې موږ کتابونه لیکو ولس لا جی خو زمونږ ولس چې کوم دی هغه کتاب سره مینه نه کوي جی نو که مونږ ولس کتاب سره مینه کوله نو مونږ عادل صاحب 1500 کتاب زیات نه زیات چاپ کوو هغه هم د خپلو بچو د خولې له نوړی را شو کوو نو کتاب پې چاپ کوو خو زمونږ دغه کتابونه چې کوم دي دا بیا په دوکانونو کې هسې پراته جی. دي څوک یې نه اخلي که زمونږ ولس د کتاب سره مینه کولی نو موږ به دا کتابونه په زرګونو چاپ کولی او زموږ کتاب به په مارکیټ کې پاتې کېده نه خو اوس 10 په دې غریبه کې لیکوال کتاب چاپ کې هغه بیا په مارکیټ کې روز شي اکثر دکاندار ته پاتې شي بالکل جی سلام سید عادل صاحب میلمنو ته میلمه ته سلام او غزل سم ښکلی و جي پرام ګلالی ډېره مننه عادل صاحب تاسو ته میلمه ته سلامونه ستا په راتلو شوله دلبر چینل روخان ښه ما یې که شعر لیکلی دی ستا په راتلو شوله دلبر چینل روخان او میلمه ته هر کله راشه او په خیر راغلی ډېره په مونږ مننه ګران میلمه شمس القمر فرام ګوهاټی ډېره مننه جی ډیره مننه شمس القمر ناظم صاحب چې کوم تاسو یاد کړی د ګوهاټي نه وایي میلمه ته هرکلی او سلامونه مهرباني او وړم وایي خوشحاله شو لطافت خان ډاکټر صاحب یاد کړی وایي اماد د طرفه میلمه ته ډېر په خیرالی او ډېر تعریفونه کوي د خپرونې ډېره مننه جي سخاوت د باکر نه عادل صاحب تاسو ته راغلي میلمه ته الله تعالی سلامونه ایم ازر باچا د ګوهاټي نه وایي میلمه ته سلامونه او هرکلی ظاهر استاد د تورډیري نه وایي میلمه ته سلامونه او هرکلی او ډېره مننه السلام علیکم سید عادل صاحب تاسو څنګه یې بالکل ټیک ټاک بلال د مرغوز نه او نیاز امین د ټانټکوی نه ستاسو پروګرام ډېر مزیدار دی عادل صاحب تاسو ته میلمه ته ډېر سلامونه او هرکلی مهرندش صاحب که خوښ هم وي ټلیفون سکا لړخته بالکل جی بالکل السلام علیکم السلام علیکم جی روډ مې څوک دی او د کوم ځای نه دی السلام علیکم خیر دی جی د الله احسان دی ترکی رور مې څوک دی زه شمشیر خبرې کوم شمشیر صاحب د کوم ځای نه جی نارنجي نه هرکلی درته وایو جی ډېره مهرباني مونږ دا زمونږ دا سټیشن چې کوم د ثوابی دی دا دلبر جی جی نو مونږ په دې دا مونږ ټول ورځ چې کوم نو ټوله شپه مونږ اورو د دې وجې چې دې ته کوم خلک راځي نو هغه ډېر زیات ډېر تکړه خلک دي که هغه حکیم وي که هغه ډاکټر وي جی او نن چې تاسو کوم سړی راوستی دی د بردار نه مهرندیش جی داسې یو سړی دی چې دا ډېر قابل انسان دی او زه ته اول خو سلام کوم وعلیکم سلام شمشیر صاحب ډېره مننه مهرندی څنګه ښه ترکي الله احسان دی جی شکر دی اوس دا خو راته ووایه چې دا ګیله خو زه تا نه په دې کومه جی چې هغه دا زه تا ته وایم راشه او ته وایې ما سره ټایم نشته نو دې دپاره سره ټایم و ما سره ما راتلو دپاره ټایم نشته شمشیر صاحب تاسو به ویلي وي چې ما د مخکې وي پروګرام کې چې شپږ میاشتې وشو چې ده ته وایم چې راشه او دی نه راځي که نه نو طالب هم در شو ستاسو دا ګیله مې هم وکړو شمشیر صاحب بس نن تاسو شپږ میاشتې پس انتظار کوه که خیري نور څنګه ښه ترکي مهرندی که الله احسان دی جی ډېره مننه په دې ابۍ دې ډېر زیات خفه کړم ابۍ دې راته یاده کړه ټوله شپه به اوس خفه یم خدای دې خوشحاله که بس دعا کوي جی الله دې خیر وکړي نو دا سټیشن نه دی دا د دې سټیشن تعریف په دې کومه جی جی چې کم سړی راولي ډېر د خلک دې نه څه پیدې ومومي که هغه حکیم وي که هغه ډاکټر وي که هغه شاعر وي که هغه هر څه وي که نه جی بالکل ډېر کره خلک راولي او نن خو ته د ټولې ثوابۍ میلمه خو داسې چل دی که چېرې دغه یې کړی نو زه هلکه یې د ناستې ګاډي به ضرور لګم شپې له راشه خدای دې خوشحاله که ډېره مننه جی سړی بس دا ځای او دغه ځای یو څه دی جی ستاسو د مینې ستاسو د خلوص یو جهان مننه او شمشیر صاحب دا ټول کریډټ چې کوم دی نه دا زمونږ سټاف منیجمنټ سټاف چې کوم دی د هغې کې زمونږ ډېر کوششونه ډېرې هڅې چې کوم دی هغه زمونږ یوسف خان سرخیري صاحب زمونږ چې کوم سټیشن منیجر دی د هغوی ډېر زیات کوششونه دي چې هغوی ستاسو دپاره دومره ښکلي ښکلي پروګرامونه راوړي دا د هغوی د محنت نتیجه ده جی ستاسو د مینې ستاسو د خلوص یو جهان مننه مهرندی صاحب ګورو چې بل ملګری زموږ جی جی السلام علیکم السلام
السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. رور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ ګل د ثوابای. ګل د ثوابای نه هرکلی درته وایي رور جانه. شهید عادل صاحب او مهر اندیش صاحب او ټول ټیم ته دعاګانې او سلامونه. ډېره مننه جی. وعلیکم السلام. ګل صاحب څه ډالۍ دې راوړله دلبر د ننګیالو کې چې زموږ سره نن کوم میلمه دی ښاغلی مهر اندیش صاحب دپاره؟ نو بس جي دا خو ډالۍ خو دا ده که نه چې دا خلک راله او دومره ټایم یې ضایع کړه او دومره تاسو له راله په دې دا در سره په دې نیمه شپه ناست یو د مونږ دپاره راغلي دي زمونږ د ټولو اورېدونکو دپاره او د ټول قام دپاره چې څوک د اواز اوري نو د دوی ډېر ډېر شکریا ادا کوو او دعاګانې ورته کوو. جی ډېره مننه. او بس دا ده چې زه به ورته څه ووایم مونږ خو لکه پسې پوهېږو نه شاعران نیست خو د دوی غونته خو خلکو غونته لکه اسلم خان وصال انور صاحب دا اوس چې مانیروال کوم دی داسې نور تسکین او دا بل هلک چې کوم دی دلته ډېر ملګري دي داسې که نه جی داسې خلکو سره ډېر په قدر او په خلوص ملاویږو او دعاګانې ورته کوو چې الله ښه ساته الله بریالي ساته. امین. زه به دې مېلمه ته لږ غونته دغه دا ووایم جی جی وایي شیخه د شیخانو په محفل کې شیخه د شیخانو په محفل کې شه راشه نن زما د زړه محل کې شه. ډېر ښه ډېر ښه. ځان جوړه ډېر ښه. نن د پاکي مینې اواز هم ډېر په مزه راځي ګل صاحب. ګل صاحب زما په خیال د ګل صاحب لیکه چې کومه هغه زموږ نه پرېوتې ده موږ هسې هغه ته واوښو. یا بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام شیخ عادل صاحب خیر جي. خیر دی جی. که خپله پېژنګلو مو را سره وکړه نو خوشحاله به شو جی. اسحاق خبرې کوم شاه منصور نه. اسحاق صاحب هرکلی درته وایو. ډېره مننه جي. مېلمه راغی مېلمه ته بخیر علي وایو. ډېره مننه جی. پروګرام ډېر ښه دی مېلمانه مو ډېر ښه غزلې واورېدې او ښې خبرې وکړې جی. او دوی کتابونه خو مو داسې نه دي کتلي دي کتاب چې کوم دی او دوی لکه په نورو کتابونو کوم لیکي خاص کر خالد خان نصرت صاحب کتاب یې کړی دی او داسې نور کتابونه باندې جی جی. او نور د دې د کتاب چې کوم دی د حکایې په شا دا تاسو کتلی دی؟ دا دکان کې مې لیدلی نه خو اغوستی مې نه دی. ښه جي ښه. دا وګورئ دې کې ډېرې ښکلې خاکې دي د نوو لیکوالو دپاره چې کوم دی نو دا یو ځان له پوهنتون دی دغه کتاب. ښه جي ډېره مننه. دی یو دوه شعرونه ډایلاګ کوم دوست محمد طالب صاحب. ارشاد جی. ارشاد جی. خور د ښایست د ښکلا قهر خوږې که ژوند مې زهر دی او سر مې له تا زار نه کړه په دې وجه دا دی د ناوې مهر دی. ډېره مننه جی. ډېره مننه جی. بس دې ته دعا سلام او ډېره دعاګانې ورته کوو الله د خوشحاله آباد لري. سره ستاسو سره ستاسو. ډېره مننه جی. دا اسحاق د شاه منصور نو تاسو ته سلامونه. ډېره مننه. الله دې ژوندی ساتي. السلام علیکم. السلام علیکم. اواز د ډېر په مزه راځي رور جانه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی خیر دی؟ خیر خیریت ته جی. که د خپل رور را سره پېژنګلو وکړه نو خوشحاله به شو جی. زه جی ثوابای نه خبره کوم پټو هرکلی درته وایو بټو صاحب. پروګرام ډېر ښکلی روان دی جي. ډېر خوند کوي خاموشه سره یې اورو جی. ډېره مننه جی. مېلمه د سوال څخه چې دی دلته ثوابای ته راغلی خلکو ته پروګرام دغه موږ خلک جی. ډېره مننه. په شاعرۍ باندې جي پوهېږو نو خوند کوي ډېر مزه کوي د شاعر سره. جی ډېره مننه. او دې نه مخکې خپرونې تاسو اورېدلې دي؟ او جي ډېر ښکلی په خاموشۍ سره یې اورو جي. ډېره مننه جی. یو جهان مننه. او د سلا الله کیریر د جي زما دوا سلام جی. استاد تاسو د سپیشل دوا سلام. ډېره مننه جی. یو جهان مننه ستاسو د مینې ستاسو د خلوص مجیب د ګندپ نه وایي ستاسو او راغلي مېلمه ته سلامونه او هرکلی. عدنان د پنجپیر نه، اعزاز علي د تورخیلو ثوابی نه وایي مېلمه ته سلام او بایجان تاسو ته سپیشل سلام او کاري اشتیاق انور صاحب او اختر علي هم را سره پروګرام اوري. ستاسو د مینې ستاسو د خلوص یو جهان مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک جی؟ افتخار جی. هرکلی درته وایو افتخار صاحب.
الحمدلله شکر الحمدلله خیر خیریت میلمه لپاره دې څه ډالۍ راوړې ده مله ټول اول هرکلی وم ډیره مننه جی او بیا به ورته دا چې وړاندې کوم د خوشحال بابا چې دستار کوي نظر د دستار کوي ډېر ښه ډېر ښه دا چې پورې ډېرې خوښ کې خو د دی نه دي دا ورته پوت کومه جی جی افتخار صاحب आवाज دی غیبیږي لږ په تیزه باندې ووایي ستاسو پوښتنه واورو نعمت خان د مانیری پایان نه یاد کړی و ستاسو میلمه ته راغلي میلمه ته سلامونه او هرکلی او د زړه له تله ورته هرکلی وایو ډیره مننه مهران د شمشخیلو نه یاد کړی و ټول ټیم ته او میلمه ته د زړه له تله هرکلی وایو او تاسو دپاره یو شعر رالیږلی دی چې وایي زمونږ نه دلته هېڅ پوله پټی نه پاتې کېږي رقیبه ځان به وبایلو خو یار بایللی نه شو زمونږ نه دلته هېڅ پوله پټی نه پاتې کېږي د ساحل صاحب ډېر ښکلی شعر یې ته رالیږلی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام رورجان आवाज ډېر په مزه راځي موبایل خولې ته نږدې کا اوس صحیح دی جی جی رورجان زما په خیال د خولې تر نږدې کولو په ځای باندې هغه لیک هم پرېوته السلام علیکم وعلیکم السلام جی رور می ثناء الله دی خیر خیریت ته د خیر هره ډېره مننه جي خوشحاله اوسئ جی ډېره مننه ثناء الله صاحب څه ډالۍ مو راوړې ده دلبر د ننګیالو تر ښاغلي مهراندیش صاحب دپاره جی ثناء الله صاحب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سنان خان یاد کړی د کوزي مانیرانه وي میلمه ته سلامونه او هرکلی او ټول ټیم ته سلامونه رالیږلي دي او چې میلمه د مور ډېر ښکلی نظم موږ ته وړاندې کړو ډېره مننه جي ستاسو د مینې ستاسو د خلوص مهراندیش صاحب ډېرو مینوالو غوښتنه کړې ده چې موږ ته د غزل ووایي څه مو خیال دی بالکل مونږ خو چې دې څه وایو کسې به کوو جی نو زه وایم چې اول به د غزل ویم بیا به د نظم هم ویم جی غزل دی چې ارزو چې خدای ته سرتور سر شي او په ویرو درېږي ارزو چې خدای ته سرتور سر شي او په ویرو درېږي د لیمو غېږه کې مې ستا د یاد تصویر ودرېږي ډېر ښه ډېر ښه او شعر دی عادل صاحب چې ارشاد د بېوسۍ لمبه مې خپونه په سر پورته وځي د بېوسۍ لمبه مې خپونه په سر پورته وځي د بېوسۍ لمبه مې خپونه په سر پورته وځي د سوال په نیت چې راته چرته هم پکې رودرېږي ډېر ښه او چې د وطن د ازادۍ بیرغ له رنګ خوښوم چې د وطن د ازادۍ بیرغ له رنګ خوښوم ستا لوپټه راته په څوکو د پامیر ودرېږي ډېر ښه بیا ووایه دا شعر چې د وطن د ازادۍ بیرغ له رنګ خوښوم ستا لوپټه راته په څوکو د پامیر ودرېږي ډېر ښه او په کامیابۍ کې مو قسمت چرته یاد کړی نه دی په کامیابۍ کې مو قسمت چرته یاد کړی نه دی په ناکامۍ کې مو تل مخې ته تقدیر ودرېږي ډېر ښه او د نیستۍ مزې شلول ماته دومره ګران خو نه دي د نیستۍ مزې شلول ماته دومره ګران خو نه دي چاته ولاړ نه یم چې ماته خپل ضمیر ودرېږي ډېر ښه بیا ووایه دا شعر د نیستۍ مزې شلول ماته دومره ګران خو نه دي چاته ولاړ نه یم چې ماته خپل ضمیر ودرېږي ډېر ښه او د کام زامنو د وطن بنیاد مضبوط ودروي د کام زامنو د وطن بنیاد مضبوط ودروي چې په سبا د مستقبل بره تعمیر ودرېږي او تر څو چې دا کړی زنځیر یو شوی نه وي تر څو چې دا کړی زنځیر یو شوی نه وي په هر پړاو به پښتانه د ځان په ویر ودرېږي او حکم کوی محبته ته د زړه باچا یې
حکم کوی محبت ته د زړه باچای لاس په نامه درته مهر لکه وزیر ودرېږي. ډېر ښه، بیا ووایه دا شعر جي. حکم کوی محبت ته د زړه باچای لاس په نامه درته مهر لکه وزیر ودرېږي. ارزو چې خدای ته سرتور سر شي او په ویر ودرېږي. د لیمو غېږه کې مې ستا د یاد تصویر ودرېږي. ډېر ښه. دا نظم ویمه چې کیدای شي چې د مینهوالو خوښ هم شي. د نظم سرلیک دی احساس. احساس. او جی چې زما د شپږ کالو نیازبین او ماشومه بچی چې د سحر سکول ته ځي مانه روپۍ وغواړي. زه ورته وایم بیا به درکم اوس ماتې نشته. سکول نه چې راشي راته وایي بابا ماتې دې کړې. یوه سویلۍ مې زړه نه دومره په تلوار روزي د زړه د سر نه مې تر شونډو پورې وسوځوي. زه ورته وایم لا مې نه دي ماتې کړې بچې. نو راته وایي بابا هر وخت به ته داسې وایې. د بېوسۍ اوښکې چې وویني د مور سترګو کې چې زما مخ ته د کتلو اړو تاب نه لري. زما بچی چې په دې پوه شي نو خواله راشي. زما د غاړې لاس چاپېره کې ما کلک ونیسي په وړه ژبه څه پخې پخې خبرې وکړي چې بابا بیا به د نیچرې پیسې نه غواړم. په دې احساس مې ټول وجود باندې لمبه خوره شي. زما په ذهن کې بلا سوالونه سر وخي. زما بچی خو لا په دې خبرو نه پوهېږي. د دې جامو کې هر یو ځای په دویم ځلي پیوند دی. د دې پیزار پستن او تار کور کې ګنډلې دی. ما ته تختې په پترو راټینګه کړې ده مونږ. دا د جامو پیزار سیالۍ باندې لا نه پوهېږي. لا یې پړونې لوپټې ته جت شوی نه دی. دلته مې ذهن کې یو داسې سوال راپورته شو چې زما په زړه یې سم نوکونه د الماس راکاږل چې د سرکار په کور د شته ملازمت باوجود زما د یو نیازبینې بچی دا حال دی. نو په هغه خلکو به لا خدای خبر چې څه تېرېږي بېروزګارۍ سره چې مخ دي او بچي هم لري. ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر زبردست. مهرندیش صاحب تاسو وختي په خپلو خبرو کې ووایي چې ما په دومره شاعرۍ کې چې کوم دی ما خپل تخلص چې کوم دی اندیش نه دی استعمال کړی. او جی د دې څه وجه دی چې ولې هم نه دی استعمال کړی؟ تاسو ته ما ووایي چې هغه موږ له تخلص او دغه هم داسې پکار دی چې په دغه تخلص باندې لکه اوس زموږ د صوابۍ سیمې یو ډېر خوږ شاعر خالد اسرت صاحب جی د هغې کلام ته که تاسو وګورئ نو هغې یو نیم ځای کې استعمال کړم دی. خالد اسرت خو بل ځای کې چې کوم دی نو هغه زیات تر خالد وایي. خالد جی وجه دا چې حسد تخلص ډېر زیات دی. او اندیش شمشو القمر صاحب داسې یو نوم دی چې هغه په دې ټوله پښتونخوا کې څه کوي چې بلکې چېرته هم د پښتو شعر سره څوک اشنا دي نو هغې اندیش شمشو القمر پیژني. نو که زه اوس په غزل کې د اندیش تخلص استعمال کوم نو هغه کریډټ به ټول ما ته نه ځي، هغه به اندیش شمشو القمر ته ځي. نو هر شاعر چې کوم دی نو هغه خپل نوم کول غواړي. نو په دغه هڅه کې مونږ هم یو نو مونږ چې اندیش لیکي نو دا مهر د هر څه نښه دی. جی وختي خو تاسو د کومه خبره چې وکړه د شاعرۍ هغه تاسو وایي چې په 2009 کې چاپ شوې ده او بیا ورسره افسانې او بیا د حکایې په شا. د دې نه علاوه د نورو کتابونو مواد ستاسو سره برابر دي؟ ما سره دا سات چې کوم دی عادل صاحب یو د تکلونو کتاب پروت دی جی چې مکمل دی. یو چې کوم دی د شاعرۍ دی، یو د افسانو او بل په ډېرو کتابونو باندې چې کوم باندې موږ سریزې لیکلي دي یا په کتابونو باندې داسې تبصرې کړي دي د ریډیو پښتونخوا 92.6 نه. مونږ چې کتاب څوک راولېږي نو په هغې مونږ تبصره کوو. هغه تبصرې ما ځان سره ایښي چې دغه هم د چاپ قابلې دي. خو بدقسمتي زمونږ دا ده چې د کتاب باندې چې څومره پیسه لګي نو د پښتون شاعر ادیب دا یو لویه بدقسمتي ده چې د سره خو نه د حکومت د خوا څه داسې مالي امداد شته نه څه داسې ټولنې شته چې د هغې لخوا د کتاب چاپ کړي، بلکې هغه به خپل ځان لنډ تنګ کوي او کتاب به چاپ کوي. نو په داسې حالاتو کې چې نن سبا په یو وړوکي کتاب باندې 15,000 13,000 دا لږې پیسې پې لګي او چې ډېرې پې لګیا نو خو بیا نور هم ډېرې لګي. نو د دې وس چې کوم هغه د شاعر ادیب نه. نو زه ډېر افسوس سره وایم چې زمونږ اول خو دا دی چې زمونږ ټولنې کې چې کم ملګري دي چې هغې پکې د وس خاوندان دي، په کار دا دی چې هغې د خپل هغه ملګري کتاب چاپ کړي چې د هغه خو کتاب صرف چاپ کېدل هم نه دي عادل صاحب، کتاب کې بیا معیار ته کتل غواړي. لکه زمونږ ملګري چې ټول کال شاعري نه کړي او هغه وایي چې زه کتاب چاپ کوم او زه کتاب چاپ کوم. په کار دا دی چې دا ملګري دا کم چې اوس د شاعرۍ پاپلې پل اخلي، په کار دا دی چې دی اول خپلو مشرانو سره کیني، د هغې کتابونه وګوري، د هغې شاعري وګوري او خپله شاعري دغه کمپیټیشن ته راولي چې بوی لکه د دې تقاضا ده. اوس ما نه وخت څه تقاضا کوي، لکه اندیش شمشو القمر صاحب چې اوس به د وخت د زړه خبرې کوي، ملګرو موږ د کار سړی که غزل
نو غزل چې کوم دی اوس دا د کار سړی دی کې به د کار خبرې کوي نو چې ستا ته پته چې زما غزل اوس داسې دی چې دی کې د کار خبرې دي نو په کار دا چې ته بیا کتاب چاپ کې هسې چې کوم دی نو دا نوي نسل ته نوي زلمو ته زما دا پیغام دی چې دی تر هغې کتاب نه چاپ کوي تر څو چې دی د خپلو مشرانو نه په هغې باندې رایې نه وي اخیستې او بیا چې ټولنه کې د کم ملګري شاعري معیاري وي نو په کار دا چې د هغه ملګري دی خپلو کې د سره څه کومک وکړي او د کتاب دی چاپ کړي مهرندش صاحب محکمه ثقافت صوبایي د خیبر پښتونخوا چې کومه محکمه ده هغوی هم دا دعوه لري چې موږ د ډېرو پښتنو لیکوالو کتابونه چاپ کوو او چاپ کړي مو دي نو چاپ کړي خو دي دغه خو موږ منو او چې کم ځای کې د څوک مرسته کوي څوک د شاعر دی په کار راځي د هغې ستاینه کول په کار دي په دې تېر کال کې چې کوم دی تیر نه هغه بل کال کې په دې کې چې کوم دی هغه شاعرانو کتابونه چاپ شو چې هغې ته خلک سترګې په لارو په هغې کې زموږ د ثوابۍ سیمې چې کوم دی د انور مانیروال صاحب کتاب هم چاپو د نورالامین یوسفزي صاحب کتاب هم چاپو د غالبا چې د روخان یوسفزي کتاب هم چې دویم ایډیشن کم چاپ شوی او دغسې په مردان کې زموږ د ټولنې نه چې کوم دی نو 11 کتابه زموږ د محکمه ثقافت د طرفه چاپ دي ساحل یوسفزي پای کې د ساحل یوسفزي دی د هغې کې د کتاب څه نوم د ساحل یوسفزي د کتاب نوم دا د ژوند رنګونه دي دغسې د سحر صاحب د نور رحمان سحر ډولۍ د سلیمان کامل پښتانه محبتونه د فیض الوهاب فیض تنقید او تحقیق دغسې د ډاکټر زبیر اسرت دوه کتابه ورسره چې کوم دی نو د خان بهادر حسرت خدای بخلي کتاب دغسې د لال باچا خیالي د لال باچا خیالي صاحب دا کتاب متلونه د پښتو متلونو لساني مطالعه او جی نور ورسره وو که نه چې بس دغه دي نو دغه تقریبا 9 که 10 کتابه دا صرف زمونږ د ټولنې نو دغسې په ټوله پښتونخوا کې چې کوم دی هغې تقریبا چې 100 کتابونه پر تیر حکومت کې چاپ کړي دي شاکر صاحب کتاب د اقبال شاکر صاحب ما خو صرف لکه دغه د ډېرو داسې دغه لکه څنګه ظفر علي ظفرو د هغې کتابو پکې او داسې پکې نور هم ډېر ملګري ډېر داسې شاعران دي چې وفات شو د هغې کتابونه هم هغې چاپ کړي وو غزال علی صوابۍ را یاد کړي وایي تاسو ته سلامونه او مېلمه ته د زړه له تله هرکلی ډېره مننه اعزاز علي د صوابۍ نه یاد کړي وایي حمزه بابا وایي چې ما ټیټ ورته لیمه کړو زما سر نه ټیټېدو شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم ډېره مننه او سلامونه تاسو ته ټول ټیم ته سلامونه بایجان تاسو ته سپیشل سلام ډېره مننه مهنندې صاحب کو خو هم یو کال وړاندې بلاړ شو ګورو که چېرې د ګرځنده په کرښه باندې پیریان نه وي راغلي نو صحیح دی جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کاری اشتیاق انور صاحب یو وارې بیا یاد کړي وي مېلمه ته سلامونه او هرکلی او ډېره مننه جی مېلمه دې راته خپل تازه کلام ووایي تازه کلام ګورم خامخا به ورته وایو د دې خو په موږ باندې حکم دی د اشتیاق صاحب جی قاری اشتیاق انور صاحب وایي چې موږ ته دې خپل تازه کلام وړاندې کړي که هغه کلام یاد کړی دی په کلام کې خو نظم هم راځي دا غزل دی دا به ورته ویم جی اوس هم یې په تنه نقش ته یادګار زموږ د دواړو اوس هم یې په تنه نقش ته یادګار زموږ د دواړو ګواه د محبت یو چینار زموږ د دواړو ډېر ښه او ته ما باندې شکمن او زه تا باندې شکي وم ته ما باندې شکمن او زه په تا باندې شکي وم هم دې خبرې بېله کړله لار زموږ د دواړو واه ډېر ښه او دا شعر دی چې د دور عاشقان که په سرلو ته لارې ساري د دور عاشقان که په سرلو ته لارې ساري جانانه په سرلیک کړي انتظار زموږ د دواړو ډېر ښه او یو کس دی چې زموږ د سترګو تور د زړه ټکور دی عادل صاحب یو کس دی چې زموږ د سترګو تور د زړه ټکور دی یو کس دی چې په سترګو کې د خار زموږ د دواړو ډېر ښه او د لر او بر پښتونه لږ په دې هم سوچ پکار دی د لر او بر پښتونه لږ په دې هم سوچ پکار دی په کم جرم سوځېږي دا ګلزار زموږ د دواړو ډېر ښه او وایز دې ګورې خپله خوله سنبال کړي خیر یې نشته وایز دې ګورې خپله خوله سنبال کړي خیر یې نشته په مینه کې
په مینه کې مازغه نه کوي کار زموږ د دواړو. واه ډېر ښه ډېر ښه. وایز دی ګورې خپله خوله سنبال کړي خیر یې نشته. په مینه کې مازغه نه کوي کار زموږ د دواړو. او دا ستا بنګړي څوک چیړي که زما د زړه تارونه. دا ستا بنګړي څوک چیړي که زما د زړه تارونه. حجره کې څوک کیسه کړي په ستار زموږ د دواړو. ډېر ښه. بیا وایه دا شعر اندیش صاحب. دا ستا بنګړي څوک چیړي که زما د زړه تارونه. حجره کې څوک کیسه کړي په ستار زموږ د دواړو. او مهره د مردان ولس د مینې که قایل شو. مهره د مردان ولس د مینې که قایل شو. کیدی شي چېرته جوړ کړي یو مینار زموږ د دواړو. ډېر ښه. اوس هم یې په تنه نقش دی یادګار زموږ د دواړو. ګواه د محبت دی یو چینار زموږ د دواړو. ډېر ښه. توحید احمد صاحب یاد کړي د ثوابین او مېلمه ته سلامونه. وعلیکم السلام. او هرکلی او دوی غوښتنه کړې ده د نظم او ګورو ټلیفون کار وخت دوک کې چېرې صحیح دی جی. بیا هم هغه چل ویلي بیا به ورته نظم ورته ووایي. السلام علیکم. السلام علیکم. مهرندش صاحب ډېر مینوال داسې راځي چې هغوی د نظم غوښتنه کوي او دوه ایس ایم ایس راغلی دی کې نظم لیکلی دی خو خپل نوم یې نه دی لیکلی او لیکلی باجا دی. ډېره مننه جي. نظم دی ما سره دا یو نوې هڅه ما کړې ده. ټپیز نظم مې لیکلی دی. ټپیز نظم. او چې ما وې له زړه نه به د هر یو یاد بیخي وباسم. هر یو ارمان له مې لاسونه په مری کېښودل. د هر امید غوټۍ مې لاسو کې ریچې ریچې کړه. هره ارزو مې د دې وخت دوزخ کې اوسېزله. د تصور دنیا مې ټوله ځان له نیس نابود کړه. ستا تصویرونو او خطونو ته مې ورته کړه. د لاسو نښې چې د څومره سنبال پرتې وې ما د ریبار په لاسه ټولې در واپس کړې تا ته. ستا د کټ شوي سټوکي هغه ریښمین تارونه ستا د کټ شوي سټوکي هغه ریښمین تارونه ما د بټوې د ګوټ نه لرې کړه په سیند لا وکړو. ما دې د یاډو ډیوې مړې کړې د زړګي په قبر. ستاسو د چم په لار مې تله راتلل بیخي پرېښودل. زما او ستا چې رابطه به د خبرو پې وه هغه موبایل مې د ځمکې له رویشتلو. زما او ستا چې رابطه به د خبرو پې وه هغه موبایل مې د ځمکې له رویشتلو. چې ستا په وجه زما چا سره دوستۍ جوړې وې د هغه ټولو سره ما دغه رشته غوسه کړه. بې وفا یاره ته خبرې دا مې ولې وکړو. بې وفا یاره ته خبرې دا مې ولې وکړو. په حقیقت کې دا مې خپل زړه له سزا ورکوله. ځکه چې دا خبرې دومره هم اسانې نه دي. ستا جدایۍ کې مې اوس ورځ په ورځ حالات بدلیږي. رنګ مې اوس ورځ په ورځ زیړیږي. شونډې مې اوچې اوچې کېږي. سختي د مرګ په ما تېرېږي. مهر جوړ مري نه پاتې کېږي. په صبرېدلو چې صبرېږي عالمه دا به دروغجنه مینه وینه. ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست. قدرمن اورېدونکو که تاسو د ښاغلي مهرندیش صاحب نه په اخري لحظو کې څه پوښتنه کول غواړئ نو د اس ام اس په لیکه باندې راتلی شي. د هغې دپاره به تاسو ولیکئ آر ډي اس ته. آر ډي اس نه پس لږ شان خالي ځای د هغې نه پس خپل نوم خپل د کلي نوم خپل پیغام او موږ ته به یې راواستوئ په 2 باندې. مهرندیش صاحب وختي تاسو خبره وکړه چې په کور کې جګړه وي که نه جنګ جګړه راځي نو په څه خبره باندې ډېره جګړه راځي؟ یاره زمونږ خپل ځاني چې داسې خو لکه ډېرې جنګ جګړې زمونږ هم نه. خو دا خبره ده چې اوس په کتاب کې ساحل یوسفزي لیکلي چې جنګ جګړه کوي بیا خو بیا څنګه زه مخنیوی کوم د دې خبرې. جنګ زمونږ په دې خبره باندې چې لکه د ښځې چې کوم وینو دې خیرې ډېرې کوي. زه کور ودانې سره زما په دې جګړه چې بچي وښه خو خیرې به ورته نه کوې. بس دا په ما خیرې بدې لګي. لکه زمونږ ثوابای طرف ته چې کوم دی دا دی چې جارو در باندې راشه او لاس ته مات شه ځمکه در باندې ډکه شو. دغه ستاسو مردان طرف ته هم دي که هلته جدا خیرې وي؟ نه نه دا خیرې چې کوم دي په دې کې خو زمونږ ښځو ډپلوما کړې ده که نه. هغوی ډېرې بدې دي په خیرو کې. هغې بلکې هغه خیرې چې هېڅ کې مې کوي نه هغه زه وایم چې په ډکشنرۍ کې مې نشته که نه چې هغوی که مې خیرې کوي هریان به شي ورته. نو په دغه خیرو باندې ما له غوسه راځي. په خیرو باندې اکثر ډېره زیاته راله راځي. د ماشومانو نومونه مو څه دي جي؟ زما خبره دا ده چې په کور کې دا شاعر ادیب چې کوم وي نو هغه په کار دا دی چې بچو له په خپل نومونه کېږدي نو به ښکلي ښکلي نومونه وي. خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې په کور کې نور وروڼه وي او مشران وي نو د هغوی په مخ کې سړی نه شي ویلی زما د دې بچي دا نوم شو که نه. نو زما مشره لور چې ده نو هغې له زما روندار نوم ایښی سپنه. او دا بله چې کومه وه د بله لور مې هغې لایبه نوم دی. لایبه دا یو زوی چې مې دی د ساحل نوم دی او د یو حسنین. څلور ماشومان دي د خیر او بس 2 ځله هغې خپل سر راګرځولی 2 ځله ما.
د ګندب نه یاد کړی یو مېلمه ته راغلی مېلمه ته ډېر ډېر سلامونه او ډېر ډېر هرکلی ګل خور د مانیره نه یاد کړی وایي سلامونه عادل بھائی مېلمه ته ثوابه ته په راتګ د زړه رتله هرکلی ډېره مننه جي او ډېر ډېر سلامونه او پوښتنه کوم چې ستاسو شاعري فطرتي ده او که حادثاتي دا یو خبره زه وضاحت کوم چې زمونږ د ډېرو ظلمو او زمونږ د پیغلو د هغې په زړونو کې دا یو خبره لکه د میخ ور ټکوالی شوې ده چې کم سړی مینه وکړي نو دی به شاعري زه دا خبره رد کوم ځکه که په مینه باندې سړی شاعر کېدی نو د لیلا مجنون مړه لوی شاعران بنو د ادم خان درخانۍ مړه لوی شاعران بنو د فرهاد شیرینی عمر لوی شاعران بنو ادم خان درخانۍ په شان لوی شاعران بنو شیربانو یوسف خان شیربانو په شان لوی شاعران بنو زما په خیال چې شاعري یو خداداد صلاحیت دی او دا د الله طرفه ورکړه ده که تاسو خیال وکړئ د دنیا په مخ باندې ډېر مکتبونه داسې شته دل صاحب چې تاسو پکې د بچي نه څه جوړوی ته نه جوړېدی شي خو داسې یو مکتب نشته چې ته پکې خپل بچی داخل کړي چې د نه شاعر جوړ شي او بیا د شاعر چې کوم دی نو هغه د عام سړي نه لږ مختلف وي د ایوب صابر صاحب شعر دی چې د زړګي چې ویني اوس اسوم بیت شي زمانه زمان نقصان ته خو خیال وکړه نو د شاعر چې کوم دی هغه د زړه په وینو باندې چې کوم دی نو هر شعر لیکي او دا یو خداداد صلاحیت دی چې کم انسان کې راشي ډېر کسان به داسې ډېر زیات تعلیم یافته وي خو هغې شعر نشي لیکلی زموږ ډېر سندرغاړي داسې شته چې هغې دا غواړي چې یاره لکه ما خپله شاعري ویلې هغې ځان له سر خراب که په دې باندې خو هغې شعر ونه لیکلی شو نو دغه یو خبره داسې ده چې دا د دې ذهنونو ته رسول پکارو د ښه شعر څه پېژنګلو ده ښه شعر هغه دی زما په خیال چې د هغې ډېرې معنی روزي لکه هدایت الله ګل صاحب وایي چې دا خلک ساده دي خو بس دغسې ساده ښه دي دا خلک ساده دي خو بس دغسې ساده ښه دي زه یادوم جدا حسن او دی ګڼي جدا حسن یا زمونږ اوس چې کوم شاعران دي کوم دي نو چې د کوم شعر ډېرې تشریح ډېرې معنی ترې راولاړېږي که نه نو دا ګلو بلبلو دا داسې دي چې دا استعاري دي خو اوس که مونږ سوچ وکړو عادل صاحب نو زمونږ په ژوند کې چې کوم دی د ګودر د منګي د دې حیثیت پاتې نه دی اوس که مونږ هغه وایو چې ګودر ته ځم راپسې راشه او ما په منګي کې پراټې راوړي نو دغه کیسې ختمې دي اوس به د وخت د زړه خبرې کوي ملګرو مونږ د کار سړی که غزل نو اوس په کار دا دی اوس به هغه شعر ښیږه چې هغه د دې وخت سره خبره وکړي هغه کې مونږ د سترګو د روزو د اننګونو او د خالونو نه مونږ رابار شو مونږ وګورو چې مونږ وخت څه تقاضا کوي آیا زما دا شعر چې کوم دی دا د معاشرې سه اصلاح کوي دی نه څوک څه سبق اخیستی شي آیا زما دا فن چې کوم دی دا صرف د دې لپاره دی چې زه پکې د چا حسن وستایم زه پکې شونډې رخسارونه وستایم که نه زما فن د دې دپاره دی چې زه په هغې کې خپل اولس له پیغام ورکم زما اولس خو اسم چې کوم دی نو د کتاب نه ډېر لرې پاتې شوی دی زما بچی چې کوم دی نو د دې په ځای باندې چې هغه په لاس کې د پلاستیک بوجۍ نیولې د هغه کباړ راغونډوي زما بچی چې کوم دی هغه پالش کوي زما بچی چې کوم دی هغه په لارو کوڅو کې خیرونه غواړي نو زه خپل پیغام په دغه طریقه ولې نه ورکوم چې خلکو سره د دې ماشومانو لره ورسره همدردۍ پیدا کړم چې دې کې که زه د شلو ماشومانو خیال نشم ساتلی که ما د یو ماشوم خیال وساته چې زه په خپل شعر کې په خپل نثر کې په خپل افسانه کې دا پیغام ورکړم نو زما په خیال چې دغه به معیاري شعر وي مهرندیش صاحب بله شاعري وشوه کېږي نوی نوی زلمی نوی نوی پیغلې راځي او غزلې لیکي نظمونه لیکي خو د نظم په مقابله کې غزل ډېر زیات ولیکلی شو جی بالکل نن چې کوم غزل لیکلی شي د هغې نه تاسو مطمئن یئ زه خپل ځاني یو خبره کوم د صوابع او مردان چې کوم دي نو دا صوابع چې کومه تر اوسه پورې دا د مردان حصه وه او لږ وخت به کېږي چې دا د دې نه رابېله شوې د مردان او صوابع بلکې رور خور دي زمونږ نورالامین یوسفزی صاحب عزیز مانیروال دي دي زمونږ اجلاسونو له راځي نو که زه تاسو ته دا یو ناشنا خبر وکړم نو تاسو به یې نه منئ خو دغه که زما اواز هغې اوري نو هغوی د دې خبرې ګواهیان دي چې زمونږ اجلاسونو له د مرکې اجلاس له 4 او 5 زنانه اوس هم راځي اجلاس له تنقیدي اجلاسونو ته زنانه خپل تنقیدي لیک وړاندې کوي زمونږ زنانه چې کوم دي هغه مونږ سره اوږه په اوږه روانې دي په دغه سفر کې نو مونږ زیاته هڅه هم دا ده چې زمونږ هغه خویندې پیغلې هغې روزي چې کوم ځای کې نورو ځایونو کې مونږ سره شانه به شانه اوږه په اوږه روانې دي چې په دې لړ کې هم مونږ سره رواني او د نن زلمې چې په شعر کې څومره خبره کوي نو دا مخکې چا په کتاب کې نه ده کړې
پخوا چې چا په کتاب کې څونه خبره کړې د نن زلمې په یو شعر کې کوي جی هغه دغه یو شعر دی چې وید ګران چې څومره درانه د زړه په سر یو سمه او زه چې اشنا له مازدیګر یو سمه هغه لاسونه هسې نه سره کوي زه مه چې کلي د اختر یو سمه نو دا د نن زلمې چې کوم دی هغه یو ډېره ښکلې شاعري تخلیق کوي او ډېر کوشش ورسره کوي خو زه ګیلهمن چې کوم یم نو هغه د خپلو مشرانو نه جی زمونږ مشران چې کوم دي هغې یو پای ته رسېدلي دي یو حد ته رسېدلي دي یو مقام یې دی خو آیا زمونږ دغه مشران چې کوم دي د خپل کشر کل له دی وخت نه ورکوي چې دی د خپل کشر کل رهنمایو کې هغې ته لار سیده کړي هغې په قافیه پوهې کړي هغې په ردیف پوهې کړي د هغې په غزل باندې هغې پوهې کړي په کتې پوهې کړي په نظم یې پوهې کړي په افسانې پوهې کړي په تکل یې پوهې کړي په خاکه پوهې کړي بلکې زموږ دغه مشران چې کوم دي دی یو ځای ته رسېدلي دي بس دی په یو ځای باندې ناست دي نو په کار دا دي لکه کلندر مامن صاحب چې کوم هغه د ژوند په آخري هغه حصو کې چې هغه به 2 کسانو نیولي وو د لاسونه او په پوړو به بره راخېجو خو بیا به هم د ساحو لیکونکو مرکه اجلاس کو که زموږ نورو مشرانو دقسې دغه وکړو نو زما په خیال چې د پښتنو د شاعرۍ را روان مستقبل چې کوم دی هغه به ډېر زیات روښانه او سباون چې کوم دا به رڼایي جی دا خبره جی ستاسو زه تر څه حده پورې به صحیح هم کوم او بیا خپله خبره کوم چې زمونږ تاسو خو د مردان خبره وکړو جی جی د مردان که د ټولې پښتونخوا نو ما خو زیاتر چې څونه د انسان تجربه لکه زه به تاسو ته دا ویم چې زمونږ محمد اقبال خدای بخلي هغې به په ناجوړه صورت باندې راتلله او موږ سره به باقاعده په اجلاس کې ناستو خو زمونږ دا نور مشران چې کوم دي په مردان کې د هغې نومونه زه نه علم ځکه چې بیا به خفه شي خو زما د خبرو نه به ټولو ته پته لګي چې څوک دا ساعت زما اواز اوري چې زمونږ هغه مشران چې هغې په یو موقع باندې مونږ د مېلمه په حیث باندې روغواړو نو هغې مونږ له نه راځي هغې زلمي کول له نه راځي نو زه وایم چې په کار دا دي چې زمونږ دغه مشران چې دی یو ډېر لوی خدمت کړی دی د دې په نقش قدم باندې مونږ روان یو خو که د دې لاس زمونږ د کشر کل په سر باندې د شفقت لاس کېښودو نو دا لرې خبره نه ده چې زما د لارو کوڅو بچي چې کوم دي هغه به سبا له ښه شاعران وي ښه ادیبان وي ښه نثرنګار وي دغه شان که زمونږ د ثوابۍ طرف ته وګورو په دې کې زمونږ سره یو ډېر ښه نوم دی د افسانې په اړه د تحقیق په اړه باندې د غزل نظم نورالامین یوسفزۍ صاحب بالکل جی بالکل عزیز مانیروال صاحب انور مانیروال صاحب ذاکر یوسفزۍ داسې پجي ګل پجي صاحب دي اجمیر ګل افغان صاحب دا ټول زموږ سره د ادب یو ښه نومونه دي دغه مشرانو موږ له وخت هم راکوي دا به ووایي چې نورالامین یوسفزۍ صاحب ته وګورئ د هر پیر په ورځ باندې د 4 بجو نه تر 6 بجو پورې هغوی دلته راځي او لکه تقریبا موږ 3 پروګرامه داسې وکړل چې هغه په د ثوابۍ کې چې کوم شخصیات دي په هغوی باندې موږ دا پروګرامونه کوو نو الحمدلله موږ له خپل مشران ښه وخت راکوي دا خبره دغه زه منم خو کلندر صاحب شعر دی چې دو بکې یاران په کلندر ډېر جی دو بکې یاران په کلندر ډېر ته چې کومه لار د ژوندانه غواړي نو اوس هم په ثوابۍ کې زه به تاسو ته دا ویم که مونږ د دې ځای نه لږه خویو خو دومره ماته پته ده چې په ثوابۍ کې اوس هم ډېر شاعران چې کوم دي نو هغه د یو بل مخالف دي او دا داسې خبره ده چې کم از کم شاعر ادیب له د یو بل سره مخالفت کول نه دي پکار که مونږ دې خوا د رشکې وګورو ستاسو د دغه شاعران وګورو نو هغې چې مونږ هلته کې لړ شو نو زموږ خو د ټولو سره تعلقي برقراري خو که مونږ هلته کې لړ شو وګورو پلان کې ولې نه راغلی هغه مونږ سره نه لګي دا یو خبره داسې چې دا ماله په سر دړ کوي چې ولې بل شاعر ادیب ستا او زما څه دغه دي یو شاعر ادیب دی چې هغه یو بل ته چې کوم دی داد ورکوي په شعر باندې وته بیا وایي بیا یو بل داد ورکوي نو ولې شاعران ادیبان چې کوم یو موږ خپلو کې یو بل سره اختلافات لرو اوس هم دې ځای کې ډېر شاعران داسې ما ته پته نه خو تاسو ته کېدای شي پته یې داسې دی چې هغه به شعر د پلان کې دې ځای ته راځي نو زه دې ځای ته نه درځم نو دغه یو خبره دلته کې ډېره زیاته ده نو زه وایم چې دا خبرې موږ د زړونو نه وښکو که یو ځای ته داسې را چې پلان کې دغلته کې راغلی هغه ته یې ویلي دي او بس زه خو بیا نه درځم مهرندۍ صاحب زه خو هم چې دوی یو بل سره ډېره زیاته مینه ده ځکه چې نن وخت کې وګورئ نو بغیر د پیسې څوک چا سره خبره نه کوي بغیر څه د لالچ یا دغه که نه نو که تاسو وګورئ په دې معاشره کې صرف یو شاعر ادیب دی چې هغه بې تپوسه او په ټلیفون ورته وینا وشي چې وایي زما په ځای کې مشاعره ده یا زما د واده ده یا زما د زوی د واده ده یا نوره کلیزه ده هغې نه به تاسو راځئ نو ډېر په مینه یو بل له رواني دغه خبره په خپل ځای باندې ټیک ده خو مونږ چې دا ټولنې کمې خبرې خرابې کړي دي او کمې کړي دي نو هغه عهدو خرابې کړي دي جی بدل د کار سړی وي چې بی
زه سټیج سیکرټري وې سټیج ما چلولې ما ښکلې ښکلې شعرونه وې خلک مې رابللې بل وي چې دی وایي نو دا ما ولې نه ویلې دلته کې چې کوم ګران کار دی هغه د صدر دی د ټولنې صدر دغه ته ډېر کم خلک غاړک دي ځکه چې هغه به پوهي باشعوره به په هر څه باندې به پوهي او د هغه په سر باندې ذمهواري هم ډېرې نو که اوس فرض که دلته کې تاسو ټولنه جوړوئ ما ته پته نشته چې د هغې صدر به څوک نو تاسو ټول به دغه هڅه کوئ دغه به وایي چې نورالامین یوسفزی به زموږ صدر وي ځکه چې د هغه پوهې او دغه ته تاسو کوئ نورالامین یوسفزي نه یې تپوس وکړه چې ستا صدارت خوښ دی نو زموږ مشر دی خبر ته وي چې نه یاره دا بل څوک دي شي ځکه چې د هغه په سر خو که اوس د سټیج سیکرټري ته پکې خبره راشي نو لس کسه وي چې زه سټیج ما چلولې نو ښه به وه او د ټولنې خبره تاسو وختي وکړه چې ادبي دوستانو مرکه کومه ټولنه ده یا داسې نورې نو د پښتو ادبي ټولنې یا جرګې چې کومې دي یو نوي لیکوال ستاسو په خیال څه ورکولی شي یاره مونږ خپل ځاني چې کم زمونږ نوې نسل دی کم نوې زلمي هلکان دي هغوی اوس د شاعرۍ په ردیف او کاپیه او پاپلې پل اخلي په هغې ځان پوهیږي نو هغه چې هلته کې راشي نو زمونږ د تنقید یو طریقه ده غزل تنقید ته وړاندې شو په هغې باندې خبره کوي مشران ناست یې پې خبره کوي یا په افسانې یا په تکل یا په خاکۍ نو موږ دغه کشر کول ته وایو چې تاسو به صرف غزل وایئ تاسو به یې لا تنقید ته وړاندې کوئ نه چې تا یو اجلاس کې رالی او په بل کې وایي چې زه غزل تنقید ته وړاندې کوم نه په درېیم نه به بیا زه راځئ ځکه چې به هغه تنقید وکړي نو پکار داري بل دی تنقید کې می چې یو تنقید برای تنقیدي او یو تنقید برای اصلاحي نو مونږ د مرکې دا روایت دی چې مونږ تنقید برای اصلاح کوو مونږ چې څونه شاعران ادیبان دغلته روزلي شوي پاللي شوي دي نو هغې کې دلته کې تاسو له راغلي دي لکه سجاد ژوندون زموږ ملګری دلته کې تاسو راغوښتی دی دغسې د توقیر ابشار هم راغوښتی دی نور رحمان سهار کې دي چې تاسو راغوښتي یا نه دغسې موږ سره اکبر هوتی ایډوکیټ دی ډاکټر زبیر اسرت دی فیض الوهاب فیض دی عاصم افتاب دی د پني کې د ملشه لال باچا خیالي دی او دغسې زموږ هر اجلاس کې نورالامین یوسفزي صاحب دي ته پته ده چې دا واحد ټولنه ده چې زموږ په هر اجلاس کې کم از کم 15 شپېته دا کسان راځي هره جمعه او نوي پکې ملګري نوي پکې راځي نو د هغې دپاره مونږ بیا د یو ټولنې دپاره صرف دا نه ده چې یو ټولنه ته خلک راتلل پکار دي بلکې دغه ټولنې چلولو دپاره هم څه وسیلې پکار وي نو که مونږ په ځان باندې دا یو خبره فرض کړې ده چې هره میاشت به مونږ چې کم سټوډنټان نه عام چې کم کسان دي مونږ به د میاشتې زمونږ د خزانچي چې کم دی هغه به مونږ 100 روپۍ ورکوو اب د هغې رسید مونږ له راکوي دغه 100 روپۍ چې زموږ را جمع کېږي په دې هر اجلاس کې مونږ د میا صاحب سره کې کینو چیس کوو د چایو خرچه زموږ نه بار کېږي او که بل داسې غټ پروګرام مونږ بیا کوو د کتاب مخکتنه شوه یا د ژبو عالمي ورځ شوه په هغې باندې واک دی یا د شاعرۍ عالمي ورځ شوه یا داسې نور کامي ورځې لري نو په هغې باندې بیا مونږ پیسې ډېرې راجمع کړو خپل ملګري او دغه یو کار چې کومي د کومې چې د مورنۍ ژبې خدمت دی د هغې سڼه سترګه ده نو د هغې سینګار مونږ په دغې باندې دونه کړو تاسو وایئ چې مونږ خپلې پیسې راجمع کړو او په هغې باندې مونږ کتاب چاپ کو یا په داسې کامي ورځې نمانځو یا نورې د ژبو عالمي ورځ چې کومه ده هغه ونمانځو یا زیاته د ملګري مشاعره کول غواړي هغه پې وکړي د ټولنو سره د حکومت څه سرپرستي شته که نه زما په خیال نشته ورسره بیخي داسې یو ټولنه او که هغه یم فرض کا نو هغې کې هلته کې ماما خورۍ چلیږي او څنګه ماما خورۍ داسې چې کم خلک هلته کې نږدې دي او هغه چې کوم دی برش ته ګونګرو اچولي چې برش یې ګړنګ ګړنګ کوي نو هغه خلک او زموږ شاعران ادیبان چې کوم دي نو مونږ چاته دا نه وایو که نه چاته سوال نه کوو هغه زما یو شعر دی چې سوال ته مې 100 ځله خوله جوړه کړله خو زړه ته مې 100 ځله جواب پرېوته نو مونږ سوال ته خوله جوړو خو زړه ته م 100 پېرې جواب هم پرېوځي چې تا ته دا سوال ښه دی او که نه دی نو زما په خیال چې دې پښتنو چې کومې ټولنې دي دې سره د دې طرفه څه هېڅ مرسته نشته ساحل یوسفزي صاحب په اړه یو پوښتنه کوم بیا راځم خپل سوال طرف ته راځم ساحل یوسفزي صاحب سکول کې ماسټر دی او جی بالکل او ستاسو د هغوی څه داسې مرکه راغلې ده په سکول کې چې تاسو تللی یې هغوی چې ته ناستو چې ته وړوکي دي تپوس کړی دی چې نیچرل څه معنی ده یا دا څه ته وایي دا هغې په هغه کې لیکلي دی خو لکه د ما طبیعت مطابق هغې لیکلي دي چې دغه نم د یو مطلب دا دی چې زموږ دغه کیسه راته وکړي جي هغې دلته کې چې دی هغې لکه په پولیس پسې نښه دي چې یاره پولیس دا وکړه نو زه ورته وایم چې لکه تاسو خو
6 میاشتې چټیان او 6 میاشتې سکولي جی او 1 بجه واپس کور ته راځي جی او پولیس والا چې کور ته راځي جی نه په 15 سره د پس په یو شاباسي راځي جی نام چې کور نه زینو خزه ته وغي ته د مانه دا بچی پټ کې دی برا پسې اوس جاړي نو زه تم ټول مزه خو تاسو وکړي ناس تاسو نه چې کوم نه دا پرایویټ سکول استادان تاسو نه خېدي نو بده غیله غوسه ورزي نو زه ته مغي 3000 تنخالي او ته 3000 اخلي او هغه ستانه قابل دی ا بچی سره ډیره خواري کوي نو دا یو خبره ده چې زمون په استادانو کې چې کم خلک شاعران دي جی نو هغه بچو سره ډیره زیاته خواري کوي جی ډیره خواري وسره کوي او چې دا نور کوم استادان دي نو دې ته زمون دا خواسته چې به تاسو له خدای پاک روزګار درکړي دي خولي درکړي په کار دی چې د کام بچوله هغه دغه ورکه چې دا کم پرایویټ سکولونه دي چې د دې ته خلک دونه لړ نشي ځکه چې غریبانان زیاتره په سرکاري سکولونو کې وي نو په دې زموږ رسایل څخه کې تو مې وي هغه سکول هغه کیسه تاسو نه کړی هغه روستو کوي چې څه وجه ده کومه جی هغه چې پرایمري سکول ته لاړم او ټول استادان په کورسو ناستو خپې میز ته خېجولې او چا چایان اسکري چا سیګریټ خو لیکي نیولې وي او یو ماشوم استاد نه تاسو کوي چې دا څه ټکه ده نو استاد ورته د نیچرل په ځای باندې سویری ناتورال نو دا شته کنه استادانو کې هم داسې شته لکه ټول خو بګی داسې قابل نه دي لکه موږ په خپل چې په کم سکول کې نو دا انګریزي چې کوم دنو لکه خلک کوي چې دا پوره جبره زما په خیال په انګریزي کې چې څونه غلطۍ دي دومره په بل کې نشته جی هغه داسې چې لکه زموږ یو ملګری و دا سګب غونډه خبره پکې رااله هغه ته چې هغه خپل انګریزي جوړوله چې هغه ته به دیوري کو لارج LARGE نه بس سپیلینګ LAR LARGE لرګي هغه که نالج وی هغه وی کونال ډګ هغه که ماشین وی نه به میچن نه دې سپیلینګونه تو ګوره بالکل مکه ترازی څه دی وی نه استاد به وی چې زموږ کوم استادو وی انګریزانو بځایو غلطی کړې ده زموږ د ملګری به یادو عبدالرحیم چې هغه دانی کېدل چې عبدالرحیم هم راځي هغه به خپل مان راولړی دغه څه لس کاله داسې وشو چې زه په یو پرایمري سکول کې ماشومانو ته سبق خیم زه له ډیپټیل زما چې زه ساره د ګورنمنت پرایمري سکول دی لیبر کالونی کې چې ماشومانو سره پای کې پیریډ واخلم ځکه چې دا پښتو املا چې کومدانو په دې باندې زموږ زیاتره استادانو لاس بر نه دي نه ماشومانو سره په دغه کې کار وکړو ما دغه څه ځل کار کوم وړو سره مې د سبق خو پښتو نو هلته کې یو استاد هغه ماته چې ګوره د اردو ژبه چې کومه ده دا په هر حواله سره برابر ده او تاسو چې پښتو چې کومدانو دا برابر نه ده ځان لم پیړستړی کنه ما وته یو استاد یم څنګه برابر نه ده مې استاد ته پر بورډ باندې ولیکه چې وہ دیر سے آیا نو ویلیکه مې استاد یو ولیکه چې وہ دیر سے آیا مې اوس راته دې دوانو کې فرق خو خیا جی چې دیر سے آیا او دیر سے آیا نو بس سړی بجلی نیولیو نو ما ته چې زه تاسو په پښتو کې لیکم دیر او دیر کې به ته فرق کوم نو شکر دې زموږ پښتو د نوې املا چې راغلی ده نو که دا مونږ ته لږ ډېره ګرانه ده خو دې زموږ ډېرې کشالې هوارې کړې جی مهرندې صاحب تاسو سره خبرې اترې که تر سهاره پورې هم دغسې جاري وي نو یقین مې نه راځي چې یا زه موړ شم یا زموږ اورېدونکي ستاسو په دې خوږو درنو تحقیق نه چې کومې ډکې ستاسو خبرې دي په دې باندې ماړه شي او د وخت ملګرتیا موږ له نور مخکې راتلو اجازت نه راکوي نو په تلو کې خپل اورېدونکو له څه پیغام ورکول غواړي پیغام خو زما دا دی چې خپل بچي چې د چام دي نو ټیک ته چې زموږ والدین او زموږ مور او پلار د دې سیمې کم خلک چې کم دی به دیاړې مزدوري روزګارونه کوي خو په داسې حالات کې که هر څومره سخته پته خو په خپل بچي باندې تعلیم وکړي او د دې ځای شاعران ادیبان چې کم دي هغوی ته هم یو دا پیغام ورکوم چې وایي تاسو د خپل قلم په نشتر باندې د کام له د مینې محبت ورولې او د امن پیغام ورکړي او د ریډیو دلبر چې کوم دی سلور نوي د دې ټول ټیم ته چې کوم دی نو ډېر په خلوص باندې په مینه باندې سلام پیش کوم او دا نن چې زه ستاسو د ثوابې په دې کم اف ام کې ناست یم نو دا به زما ټول عمر یاد وي او زما په هغه ورځو کې به ما ځان سره لیکلي وي چې زه یو ځل دغسې ثوابې ته تللی وم او د هغې ملګرو سره ما خبرې شریک کړې وي ډېره مننه چې ستاسو د راتګ ستاسو د مینې او موږ به د خپلو قدرمنو اورېدونکو دپاره تاسو له بیا بیا تکلیف ترکو تاسو به بیا بیا راغواړو هیله لرم چې انکار به راته نه به کوو انشاءالله ستاسو د راتګ یو جهان مننه
قدرمن اوریدونکو دا و دلبر د ننګیالو چې تاسو پکې د ښاغلي مهرندش صاحب نه د هغوی د ژوند او فن په اړه باندې هغې سره سره تاسو د دوی د ادب نه هم خبر کړي، د تکل او په خاکه کې فرق، بیا د هغې سره په افسانه کې او دغه شان د غزل د نوو لیکوالو په اړه ته هم موږ ستاسو دپاره پوښتنې وکړې. هیله لرم چې ستاسو به دا خپرونه ډېره زیاته لکه د نور کله په شان خوښه شوې وي. که ژوند وفا وکړه څاګانو بې وفایي ونه کړه، نو قدرمنو اورېدونکو یو وارې به بیا ستاسو کوربه سید عادل قدم په قدم خپرونه کې به ستاسو سره د ښاغلي نورالامین یوسفزۍ صاحب سره د پیر په ورځ باندې یعنې د 4 بجو نه تر 6 بجو پورې یو وارې بیا مخامخ کېږي چې په هغې کې موږ تاسو سره په شخصیاتو باندې خبرې اترې کوو. قدرمن اوریدونکو د هغه مینوالو هم د زړه تل نه مننه کوم، کومو مینوالو چې زموږ سره د ټلیفون په لیکه باندې خپل رابطې وکړي، موږ سره شریک شو په دې خپرونه کې، د هغوی یو جهان مننه. او د هغه مینوالو هم د زړه تل نه مننه کوم، کومو مینوالو چې زموږ سره د SMS په لیکه باندې خپله حاضري ولګوله، موږ ته د خپلې موجودګۍ احساس راکړو. او د هغه مینوالو هم د زړه تل نه مننه کوم، کومو مینوالو چې زموږ خپرونه ډېر په خاموشۍ سره واورېده او موږ 2 غنټې واورېدو، برداشت کړو او زموږ سره د خپلې مینې د اظهار ژبه ګونګیا وساتله. د هغوی ګران اورېدونکو که په تلو تلو کې مې داسې د خولې نه څه خبره وتلې وي چې ستاسو خاطر به دور شوي، یا د میلمه د خولې نه څه داسې خبره وتلې وي چې ستاسو زړه ته پې ازار رسېدلی وي، د هغې دپاره زه ستاسو نه غواړم بخښنه. د دې نه بل قیامت به کوم وي چې زه ولاړه لالې اخلي رخصتونه، او چې رخصت اخلي منګول راکه چې پناه کېږي مخ راواړوه مینه، او دا ته چې زه اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زه. قدرمن اورېدونکو د راغلي میلمه ښاغلي مهرندش صاحب سره به ستاسو کوربه سید عادل ستاسو نه اجازت غواړي د ښاغلي عباسین یوسفزۍ صاحب په یو شعر باندې، او پرېږدم به تاسو د هارون باچا ښکلي اواز سره. د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. چېرته هم چې ښاد آباد خوشحاله او بریالي اوسئ، کور مو ودان، شپه مو په خیر، د الله په امان.